بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ګرانو قدرمندو، تاسو ته هرکلی وایو. هم پښتون رمضان ترانسمیشن په خیر رمضان کې زه مرباز خان. او نن د خیره 14مه روژه شوه. په کتو کې دا وخت داسې تیر شو چې اړو پته ونه لګېده. قدرمندو، یو صحابي رسولو الکما او زنکدن یو ډېر سخت تکلیف کې و. کور والا ورسره سر ته ولاړه وه. ورته ویې چې کلمه ووایه، خو د هغوی په ژبه باندې کلمه نه راتله. ډېر کوشش یې وکړو خو کلمه یې په خوله نه راتله. هغه کور والا ډېره پریشانه شوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضره شوه او ورته ویې چې یا رسول الله، دا ټوله ماجره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ډېر پریشانه شو چې صحابي دی او زنکدن دی او په ژبه یې کلمه نه راځي. خیر، تاسو په خپله هلته تشریف یوړلو. الکما ته چې وکتل نو ډېر په تکلیف کې و. زنکدن یې ورته وایي چې الکما کلمه ووایه. و یا رسول الله نشوم ویلی. تاسو دریافت وکړو چې په مور او پلار کې څوک ژوندي شته؟ ورته وایي چې یاو مور یې ژوندی ده. وایي اواز که ورته. چې مور یې راغه نو تاسو صلی الله علیه وسلم ترې دریافت وکړو چې ولې ستا دا زوی الکما د الله نافرمانه و؟ ویل چې نه جي، د الله نافرمانه نو. د خو به مونځ هم کوو، اودس به هم کوو، روژې به هم نیوې، تراویح به هم کوو، صدقه به هم کوو، خیرات به هم کوو، خو زما نافرمانه و. کله به هم چې ما سره کلام کوو نو ډېره په بې ادبۍ سره به کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مور ته وی چې وی بخه که ته نه بخې نو دا منځونه، دا اودسونه، دا تراویح، دا نیک کارونه دی نه بخي. خو بالاخره هغې مور خپل زوی الکما وبخلو، هغه ته نه معافي غوښته او د هغه روح قبض شوه. نو مطلب دا چې موږ ته همیشه هم دغه دعا کول پکار ده چې رب ارحمهما کما ربیانی صغیره. چې یا خدای پاکه
زمونږ په والدین باندې رحم فرماو کا څنګه چې کله مونږ وړوکوالو کې وو او دومره سختو کې دوی زمونږ پالنه کړې ده نو خواست دا دی چې د مور او پلار خدمت کوئ هغوی سره ډېر په باادب احترام سره کلام کوئ الله دې په مونږ باندې خپل رحم کرم وکړي آمین چې مینوالو نو د پروګرام طرف ته ځو او زمونږ هماغه ترتیب دی چې میلمانه به راځي او دلته به هغوی سره مونږ لږ د هغوی په عقله څه تپوسونه کوو چې کوم کرنټ افیرز دي د اسلامي حواله چې کوم دغه وي او نن لږ غوندې تبدیلي ده په پروګرام کې چې نن زمونږ په کچن کې افراسیاب نشته نن زمونږ په کچن کې څوک ده مومنه خان السلام علیکم څنګه تاسو مومنه څنګه زه ښه یم الله شکر دی تاسو ښه خیریت ته جی الحمدلله ما وی تاسو افراسیاب لاسونو ذایقه خو سکلې د نن زما لاسونو ذایقه مو سکئ نن تاسو باندې چې کوم دی نو ډبل ذمہ داری ده بس چیلنجز دي پوره کوو او نه تاسو کولای شئ ما ته پته ده ډېر ټیلنټډ جی نن موږ سره چې کوم دی نو لږ خپل چې کوم سپانسر دي دا موږ نن سیخ کباب سالن پخاو आगा शमा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल 4 नस्लों से मकबूल तरीन इंतखाब हम मना रहे हैं 62 साल के एहतताम पर कामयाबी का जश्न हाँ जी ननन बचे कम दे नो मोमिना खान मुंगसरा पखले कई जी बिल्कुल जी ठीक शु जी इंशाल्लाह ज़रूर खबोई नो मिने वालो दिल ताखलियो वड़ा शानदामा और दोबारा राजू सासु बखिदमत بخیر رمضان بخیر رمضان जी वेलकम बैक मिने वालो यो ځل بیا تاسو ته هر کله وایو هم پښتون رمضان ترانسمیشن په خیر رمضان کې مینه والو د دې نه وړاندې چې موږ تاسو سره د خپل نوي یو سیګمنټ تاسو سره تذکرو کو موږ بل کچن ته ځو او د کچن احوال بالو چې کچن کې څه حال دی جی مومنه جی जी مونږ نن سیخ کباب سالن پخاو هغه کې مونږ ټولو نه پهلا مطلب غټ غټ ټماټر کټ کړل دا به مونږ آیل کې واچو او دا به دم باندې کې دوسری دا چې دا لګ دم شي کنه نو دی چې پوسټه کې د کنه هغه په خپل لري شي بیا هغه نه پس به نیکسټ مونږ هغه پروسیجر سٹارټ ها جی ها او د دې زموږ سپانسر څوک دی यस शमा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल शमा का घराना सेहतमंद और तवाना जी बिल्कुल शमा का घराना सेहतमंद तवाना مینه والو نن کنا مونږ په خپل پروګرام کې د یو سیګمنټ ایډیشن کړی دی او هغه د مقابله نعت خوانی زمونږ درې کنټسټنټس دلته راغلي دي دوی به په خپل आवाज کې مونږ ته کلام پاک اوري او د هغه فیصله وکړي زمونږ ججز ما سره جی تشریف فرما دے محترمہ جویریہ طارق صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمد صبغت اللہ قادری صاحب आपको हम खुश आमदीद कहते हैं जी जज़ाकल्लाह आप जजेस हैं हमारे और जी कंटेस्टेंट्स का भी मैं आपके साथ ज़रा तारुफ कराता चलूँ जी हमारे जो फर्स्ट कंटेस्टेंट हैं वो है हसन मेहदी साहब उनके साथ जो है वो है मैम माहीन और उनके साथ हैं जनाब मोहम्मद नौमान आरिफ साहब आपको हम खुश आमदीद कहते हैं और बेस्ट विशेस देते हैं कि आप अच्छा कलाम सुनाएं हमें और ये जो क्वालिफाइंग राउंड होगा इसमें से 2 कंटेस्टेंट क्वालिफाई करेंगे आगे और आगे जाके फिर 2 में से जो एक होगा वो हमारा विनर होगा और उनको फिर हम सर्टिफिकेट देंगे अच्छा अब यहाँ पर हमारे कुछ असूल हैं जी कुछ SOPs हैं जिनको कि आपने फॉलो करना है ठीक है जी वो मैं आपको बता देता हूँ वो है कि जी नंबर 1 कि जो नात होगी वो गाने के तर्ज पर नहीं होगी किसी भी गाने की तर्ज पर नात नहीं होगी ठीक है जी और 3 मिनट से ज़्यादा आपने कलाम नहीं पढ़ना उसके बाद जनाब नात जो है वो उर्दू ज़ुबान में हो और कलाम जो हो वो मयारी हो ठीक है जी तो हम शुरू करें फिर जी बिस्मिल्लाह मेरे नबी से मेरा रिश्ता मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है
बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। दोनों जहां में उनका चर्चा, दोनों जहां में उनका चर्चा। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और आज भी है। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, बाल जब इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। हर की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद आपके दर हाय तेरा मकाम है। जाने मुराद आपके दर हाय तेरा मकाम है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो
जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मदिन। अल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जी जज साहिबान, क्या आपकी राय है? पहले हम मैडम से पूछें। जी हसन साहब से स्टार्ट लेते हैं, थोड़ा सा हर एक पे थोड़ा सा जी, जी। तबसरा करेंगे। हसन, आपने मेरे नबी से मेरा रिश्ता कलाम पढ़ा, बहुत खूबसूरत कलाम है और बहुत माना कलाम है। बस थोड़ी सी बच्चे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस मजीद करें अपने सुर पर और लय पर। बाकी प्रोनाउंसिएशन भी मुझे थोड़ी सी वीक लगी, कोशिश करें उसको मजीद बेहतर करें। आगे हम माहीन पे चलते हैं। आपने फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर बहुत खूबसूरत अगेन एक कलाम है। आप की आवाज़ माशाल्लाह हमें बहुत प्यारी लगी, और लेकिन यह है कि अभी आप उतार चढ़ाव पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। और लास्ट में नुमान थे, अर्श की जाने अर्श की आपकी नाम है। हाँ जी मकाम है आगे। आपकी नात नहीं है, मुझे कलाम बिल्कुल डिफरेंट लगा और आपने बहुत अच्छा उठाया। कीप इट अप, थैंक यू। जी कादरी साहब। बस मैडम ने जो ऐड कर दिया, मैडम माशाल्लाह सीनियर है हमारी, और मैं बस इतना कहना चाहूंगा। अच्छा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ मार्क्स देंगे फिर आप भी जी देंगे? मार्क्स तो हमने दे दिए। जी बताएं, आपने तो अभी हम इनको कितने टोटल मार्क्स दिए? वो अभी हम टोटल सिर्फ हम करेंगे, टोटल अभी हम करके टोटल end में करेंगे ना, बताएंगे। हाँ जी। एंड पे आप अनाउंस कर देंगे। हाँ अच्छा, अभी आप टोटल हम करें। जस्ट अभी अपने रिमार्क्स दे रहे हैं, जी जी। अच्छा, ताकि आगे आने वाले वैसे क्या मुकाबले में क्राइटेरिया होता है, मतलब आप बेहतर समझते हैं? क्राइटेरिया बेसिकली प्रोनाउंसिएशन, हाँ जी। आपकी अदायगी, तलफ़्फ़ुज़, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी जो है। अदायगी, और आपका सुर पे कंट्रोल, लय और तरन्नुम सर, और आपका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन कैसी है आपकी, प्रेजेंटेशन, अंदाजे बयान आपका, जी जी, और शायरी बहुत मैटर। शायरी मैटर करती है। शायरी बहुत। उसमें एक अदब का भी पहलू नजर आना चाहिए। जाहिर बिल्कुल है सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जब आप बयान शान है, करते हैं तो हाँ। अदब के दायरे से बाहर ना हो। बिल्कुल चलें जी। तो बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से सर। जी। देखने वालों को भी, तमाम जो स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं, ये बेसिकली नात का मुकाबला जो करवाने का हमारा मकसद होता है, इसका जो बेसिकली मकसद है वो इस्लाह करना है बच्चों की। जो बच्चे कवायद ज़वाबित में जो गलतियाँ करते हैं, ये नात का तो मुकाबला ही नहीं। देखें, नात हुजूर की शान में तो कोई भी लफ्ज़ है ना, तो शान है, उसकी एक अपनी शान है। तो ये बेसिकली कवायद ज़वाबित का मुकाबला है जिसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो आगे इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद भी आप मेहनत करें और प्रैक्टिस करके आएँ। पहले जो कलाम तैयार करें, कोशिश करें कि किसी बड़े को, किसी उस्ताद को सुना लें सुनाएं। और जी, प्रैक्टिस बिल्कुल। करके मुकाबले में। जी, तो फिर जज साहिबान हमें बता दीजिए कि आज के हमारे विनर कौन है? जी जी मोमिना, साल दे जी से पोजीशन दे। बस माता स्तवेलू चे टमाटर मुंगा मतलब घट घट कट का आगा ऑयल के वाच और दम तम के खोदो चे आगे ना पोस्ट के लरी कुकना आगा उस बस पोक दे मा हसबे जरूरत दे के माल गवा चोला हसबे जरूरत मा दे के मर्शिकी ऐड करल बस नूर तासु बाम हसबे जरूरत चे मतलब सूक लोग सूक खलक चिदी आगा ज्यादा स्पाइस खुरी सूक खलक न खुरी नो आगा हिसाब सरा मावा चोला अगे न अलावा मादे के कुकिंग ऑयल यूज कर शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल 4 नस्लों से मकबूल तरीन इंतखाब और शमा का घराना सेहतमंद और तवाना। सेहतमंद और तवाना। जी जज साहिबान को ज्यादा ही देर लगा दी आपने। हो गया सर, हो गया। हो गया जी। जी, हो जी, तो विनर कौन है, जरा अनाउंस कीजिए। नोमान आरिफ, आज के लिए नोमान साहब, आपको मोहम्मद बहुत बहुत नोमान आरिफ। मुबारक हो, आप हमारे विनर हैं। और जनाब आप जो है विनर हैं वो करशी जामे शीरी के इस खूबसूरत से गिफ्ट हैम्पर के। ठीक है जी, आ जाइए, इधर आ जाइए। यहाँ जा। जी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी, और आप लोगों ने जो है ना वो दिल बर्दाश्त नहीं होना, ठीक है ना। हाँ, तो आपने अपनी मेहनत जारी ये रखी। आप ये भी मेंशन कर दें, हमारे साथ अगले राउंड में क्वालिफाई माहीन और नोमान दोनों अगले राउंड में जा रहे हैं। आज 2 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अच्छा जी, तो लेकिन अब इनमें जो हमारे बेहतर next round में इनमें जो बेहतर पड़ा है वो नोमान ने पढ़ा है। आज का विनर नोमान है। आज का विनर नोमान है जी, तो हमारा जो अब नेक्स्ट राउंड होगा उसमें माहीन माहीन और नोमान दोनों जा रहे हैं हमारे साथ। नुमान हमारे साथ जा रहे हैं। चलें जी, दोनों हम के लिए आपके best wishes दुआ हैं। गो है कि अल्लाह करे कि आप नेक्स्ट राउंड में जीतें। और नुमान आपको एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक हो, और करशी का जामे शीरी का जो हैम्पर है वो आपको मुबारक हो। नो मिने वालो दलता अखलू ये बड़ा शान दमा आओ दोबारा राजुस्ता सुबह खिदमत रमज़ान बख़ैर रमज़ान बख़ैर रमज़ान।
जी वेलकम बैक मीने वालों یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو پروګرام په خیر رمضان د هم پښتون خصوصي ترانسمیشن رمضان ریکارډینګ جی نو د دین وړاندې چې مونږ تاسو سره د خپل ګیسټ تعارف وکړو مونږ بل کچن ته لاړ شو د مومنه به تاسو کو چې مومنه څه حال دی जी अरबाज साहब زمونږ ډیش آلموست ریډي دی او چې ما پهله هم شیر کړی و ریسپی دی او بس دا به لږ مونږ دم باندې کیدو لږ ټایم به پکې لګي لایک 5 to 10 minutes ها यस और बस, देखिए मुंगा कुकिंग ऑयल यूज को शमा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल शमा का घराना सेहतमंद और तवाना अगेन अलावा दा कुल शांति इंटीरियर दा सेटअप चिता सुगो रही दा शेजी किचन एंड इंटीरियर तरफ ना दे دنه بس یही کې لا ټایم شته نو بس تاسو به خپل سیټ ته راشئ जी बिल्कुल راځي جی مینه والو موږ سره د وخت کې په سیټ باندې موجود دي وحید حسین صاحب اور نعیم الله یوسفزئی صاحب او د دې دوانو چې کوم د تعلق شعبه صحافت سره دی سر تاسو هر کله وایي अस्सलाम ډیر वालेकुम مننه جی ثانک یو ویری مچ وعلیکم السلام څنګه دی سر الحمدلله تاسو وای روجي د روزي میاشت سیټ باندې تیریږي بس خو half جی of the time on the set and half of the time on the نه جی آلموست کوم دی نو بس چې کور ته کوتل نو شو افطارین زموږ دلته وشي بیا بالکل او جی او بس دا دې چې روزه کې لګ مصروفیت زه واښوي دی انرژي لیول څنګه دی انرژي دا خو ما پروګرام شروع کو سر هغه وایي going other way around سر ډیره ښه خبره ده this shows your professionalism तासु एनर्जी लेवल सिंगा दे well you can see it you can see it in the camera in fact sir we can see it apparently even you know الحمدلله جی ډیر ښه دی شکر دی دغه کې قرآن کې الله پاک سوره بقره چې دی هغه کې د رمضان باره کې ویلي ده چې مفهوم داسې دی دا روژې چې دي که نه جي دا او رمضان چې دی دا به مخکې چې کوم کومونه وو هغه باندې هم د فرض و جی جی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت باندې هم دا فرض شوي دي او د دې مقصد دا چې انسان چې دی هغه کې تقوا پیدا شي نو د تقوا مقصد دې ځل هغه ډاکټر حبیب الرحمن صاحب دی د هغې اواز به تاسو اورېدلی د قرآن چې څومره ټرانسلیشن په ریډیو باندې چلیږي یا په بل میډیا دغه باندې پلیټفارمز باندې چلیږي نو د هغه د بیسټ دغه د ټرانسلیشن یې هغې ډېر وخت تیر کړی د اسلامیک یونیورسټۍ کې نو هغې دا ویل چې د تقوا مقصد متقي یعنی د انسان چې دی د تقوا والا جوړ شي د مطلب دا چې پرهیزګاري څه نه دی چې روزه کې به تاسو خوراک به نه کوئ خو دا خالي خوراک نه دی دې سره به تاسو دروغ به نه وایئ دې سره به تاسو حسد به نه کوئ او دا حسد چې کم لفظ دی په دغه کې عربي کې دغه مقصد دی چې کله په ځمکه باندې چې اوبه راشي او چې کله وچ شي هغه اوبه نو هغه ځمکه تاسو به کتلی چې کریکس پکې راشي او چاودي ایگزیکټلی نو د حسد مطلب دی چې هغه سره مشابهت کړی دا تقسیم نه اختلاف لري چې انسان چې دی دغه چې کله تاسو حسد چې کوئ که نه نو تاسو خپل زړه او خپل سیلف چې دی هغه داسې مات کوي تاسو نو مطلب دا چې د دې نو ډېر زیات فواید دي فزیکلی you become fit you know once you are fasting because الله پاک دا جسم چې دی داسې جوړ کړی دا نو یو دا دی چې هغه جسمانی فایده دی د روژې سره بیا روحاني فایده دی روژې سره بیا سوسایټۍ کې چې کم الله پاک چې کم یو یعنی د سیسټم اف جسټس چې کم الله پاک ویلی ده چې دا انصاف یو دغه به معاشره کې که نه هر سړی چې دی هغه به په انصاف باندې به چلی نو دا ټول چیزونه چې دي دا د روژه کې مونږ ته د رمضان کې الله پاک چې دا مونږ ته او اټس 1 month training for a Muslim چې the rest of 11 months you have to spend like this چې مونږ به چې کم نور چې کم یولس دغه دی میاشتې دي او هم دې سره دې کې به د خلکو خیال به ساتو او دغه به کوو جی یوسفزئی صاحب څنګه حال دی جی الحمدلله تاسو څنګه صحتونه ښه دي ټیک ټاک الحمدلله روزه ښه تیریږي خبر خبر تاسو په ټرانسمیشن څنګه چې دي تاسو په سیټ باندې تیریږي او یقینا دا دام ډیر خوند کوي موږ هم ټول ژوند په دغه
سټونو باندې او بده رپورټونو خو د یخنیانو روجي دي او دا ډیر یخني خلکو دا چرته دی اوس په ګټه وشو اوس ګرمي دا شو اوس خو خیر کلایمټ چینجز د سیدي چې هغه د موسم پته نه لګي اول خو به خلکو دا وی کنه چې جنوري شروع شو یخني به شروع کیږي او چې کله به مئی اپریل مئی شروع شونو بهار نه بعد به اوس ګرمي او کپڑے مپڑے بس گرمی بکی خو سپٹمبر ټل اپریل سر دا شپږ میاشتې به یہ اپریل کې موږ ګرمي وینټر یونیفارم اچو کانسپټ ختم شوی دی اوس هغه څه ختم دی کلایمټ چینجز هغه دا یو کارو کو مخکې بخل کوی کنه چې د اسلام آباد د موسم پته نه لګي اوس د ټوله دنیا د موسم پته نه لګي هغه زینا چې حالت کې با ماینس کې ټمپریچر چلے دو نو حالت دومره ګرمي راغله بلکې لاست ایئر روز ما خیال لته تاسو ته بیا دي په انګلند کې یو ایریا دا چې حالت کې 45 46 ټمپریچر رسیدلو پای کې کسان مړو د ګرمۍ نه نو لکه دا زمونږ خو دلته کې ملتان وګورئ یا زمونږ د سند صحراګانې وګورئ دا هغوی لپاره نارمل خبره نو کلایمټ چینجز چې دي هغه دا څه وکړو جی بالکل جی سر تاسو ویل غواړئ دغه د روجې په حواله دوی ښه خبرې وکړې زمونږ غټه مسله دار چې یوازې دا نه اکثر که تاسو کتلي په غم خوشحالۍ کې هم یا د چا سره په تکلیف کې هم چې موږ کله غم راضي کوو نو موږ په هغه ټایم صرف د دې پورې محدود یو چې په هغه ټایم موږ ته الله هم یادي موږ ته مرګ هم یادي موږ ته د ښه او بد تمیز هم یادي نو دغسې زموږ د مسلمانانو چې دی هغه روژه اغوستې ده بالکل صحیح ډېرو خلکو هغه شان نه ده اغوستې ډېر خو هغه دي څه ډېر د سوشل میډیا هم یو فایده کړله څیزونه ډېر زیات سپریډ کېږي چې ډېر خو هغه دي چې هغه د 100 روپو څیز په 400 خرڅ کړي او بیا منزله منډې وي چې مونځ رانه قضا نه شي هغه کار کوي نو د روجې او بیا د انسانیت چې کوم درس دی هغه په کار دا نه ده چې صرف د هغه تکلیفه پورې محدودي یا روجې د خواله او د شرافت شو یا د الله ته نزدېکتیت شو دا صرف د روجې پورې محدود نه دي په کار بلکې په کار ده چې دا موږ په خپل ټول ژوند کې په ځان کې راوړو جی بالکل صحیح نو که په ټول ژوند کې موږ دا راوړو نو موږ ته به ډېر ایفرټ ضرورت نه او د نظام کې چې موږ د سزا او د جزا خبره کوو نو سزا او جزا یوازې د هغې امپلیمنټیشن کم خلک چې ذمهوار دي د هغوی نه ده که موږ هم په ځان کې ښه څیزونه راولو نو کیدای شي د ډېرو سزاګانو او د ډېرو عدالتونو او د ډېر دغه پروسیسز چې دي د دې ضرورت به هم نه وي هغې وجه دا ده چې معاشره موږ جوړه کړې ده بالکل صحیح ده موږ عموما په غلطو خبرو باندې یو بل سره نښلو یا مطلب یو په یو واله دی عامه خبره کوو هغه که په پیو کې اوبه ملاوي نو دا خو ورته نه نواز شریف وایي نه ورته عمران خان وایي نه ورته زرداري وایي نه ورته بل څوک وایي دا د هغه خپل ویل دی او همدغه کس دی چې کله کله د ده په کور کې که بیماري یا که دی کور ته د خوراک یو داسې څیز راولي چې په هغې کې ملاوټ شوی نو د هغې نه تکلیف خبره کوي چې یاره که دا داسې نه وی شوی کېدای شي دا دوایي ښه وی دا ملټي نیشنل کمپني وی دا لوکل کمپني نه وی نو زما بچی به هم ښه شوی زما مور به هم ښه شوه زما پلار به هم ښه شوه خو دی دا سوچ نه کوي چې دلته کې ما هم په پیو کې ملاوټ کړلی دا به هم څوک خپل ماشوم له ورکوي څوک بیمار له ورکوي څوک روغ له ورکوي نو په کار دی کې دا ایکسرسایزز د روژې دا چې دي دا صرف د روژې پورې محدود نه وي هغه عبادت دی هغه خواله دی دروغ نه ویل دي چاله تکلیف نه دي ورکول ملاوټ نه کول دي دا په 11 میاشتو کې په کار دی جی وحید صاحب د درجه حرارت خبره کیږي په ملک هم درجه حرارت ډېر سیوا دی او چار چاپیر هم چې کم دی سیاسي درجه حرارت ډېر سیوا شوی دی سر هاو وډ یو کمنټ آن دیٹ بس د ملک خدا دی چې بس چلیږي لګیا دی پارلیمان هم شته الحمدلله هلته حکومت هم دی اپوزیشن هم ناست دی زه انټرنیشنلی خپل کارونه کوي لګیا دي انټرنیشنلی نو انټرنیشنل چې کم حالات یا خو ستاسو مخامخ دي چې دا چې کوم اوس میډل ایسټ کې کوم شیزونه روان دي دا یو مطلب دی چې مایټ از رائټ به تاسو یو فریز جنگل کا قانون نو د رول بیسډ ورډ چې کوم وکنه جی یا د ورډ آرډر چې کوم مونږ خبره کول چې افټر سیکنډ ورلد وار امریکنز او مطلب ټو بلاکس جوړ شوي وو کمیونست بلاک او سوشلیست بلاک هغه بیا بریک شو ان 1990 when naturally د رشیا چې هغه بریک اپ شو هغه مختلف سټیټس کې هغه کې یو شپږ د مسلم سټیټس هم پکې رالو سنټرل ایشین سټیټس چې آذربایجان دی ازبکستان دی کرغستان تاجکستان دا وت نو مطلب هغه یونیپولر شو کنه چې بای پولر چې کوم کانسپټ هغه ختم شو نو امریکنز چې کوم هغه بیا ټول دنیا کې مطلب دی چې د هغې اکانومي اوسم دی آر سټل وین وی آر ټاکنګ they are number one in financially in the world ظاهر خبره ده چاینا چې دی it's very close to them now او militarily چې دا naturally they are super power بل دنیا کې دغه نشته نو په زور باندې دا شیزونه کوي لګیا دي هغې نو بس داسې ده چې مونږ چې کوم
انډیویجولی مسلم چې کوم کنټریز دي هغې ته به کار دی مونږ ټولو ته چې هغه وایي که نه چې لک انورډ چې مونږ کې کم مسایل دي پرابلمز دي چاہے انټرنلی مطلب دا چې پولیټیکل مسایل دي د معیشت مسایل دي د سوشل مسایل دي او بیا زموږ چې کم پالیسیز د انټرنیشنل هغه باندې ریویو کول بکار دی چې کله اوس چې کم حالات روان دي وګورئ جی سی سی کنټریز ورسز ایران مطلب دا چې امریکا خو امریکا کې دی هغه خپل کانټیننټ کې دی د هغه ملک هم چلیږي لګیا دی هلته فلیټونه بند شوي نه دي هغې انډسټري چلیږي لګیا دی هغې خلک چې دي بازارونو ته ځي لګیا دي بټ وټ اباؤټ ایران وټ اباؤټ سعودي عربیا یو اے ای کویت قطر دا چې کوم چېرته چې اوس دا ټول مسایل روان او زموږ پاکستانیان ډېر زیات ایکسپیکټریټس هغې ډېر یو غټ نمبر دی هلته میډل ایسټ کې اینڈ دے آر سینډینګ یو د ټول چې کوم زموږ دغه دی مطلب دا چې پیسه بهر نه راځي د ورکرز لیګي $32 billion دی د اینول زموږ چې کوم اکانومي ده هغه 60-70% زموږ اکانومي خو دا زموږ دا چې کوم مزدوران دي دا ټول چې کار کوي نو دا چې کله اوس فال آوټ چې نو هغه په وجه دا ټول موږ باندې به د پریشر به دغه انرژي پرایسز چې دي الریډي یو نو اوس حکومت چې دی هغه زیاتې کې د پټرول دغه پیسې دغه قیمتونه دا به نور بیا زیاتېږي به ډیفینیټلی ولې چې هغه سټریټ اف هارموز چې دی که نه هغه اوس بند کو نو د دنیا 20% 25% انرژي چې ده هغه هلته نه تېرېږي 20% آیل او 30% LNG نو LNG خو ټول به بند شي ولې چې 85% انرژي د چاینا چې دی هغه هلته نه تېرېږي د صرف چاینا نو مطلب دا چې دا ټول مسایل دي آی تھنک چې دا بهتر دی چې پاکستان څنګه خبره کړې ده چې دا نیګوسیشن ته راشي امریکا هم راشي ایران هم راشي خو فار د ټایم بینګ خو موږ ته لږ ګران ښکاري جی یوسف علی صاحب تاسو به څنګه کومنټ کوئ چې واقعي آیا ایران دیش است تیار دی نیګوشیشن ته ما په خیال چې افټر ډیث اف خامنای آی ډونټ تھنک سو کې دی نوې سیټ اپ چې کوم دی نوې سیټ اپ جو ټرمپ هم دا دعوه کوي چې ما سره خبرو ته تیار دي خو اصل کې هغوی نه دي تیار دا به اوس ګوره کم امپیکټ چې د دې دی که نه د دې جنګ امریکا خو لرې د هغوی ته خو مسله نشته خو چې کوم اتحادیان دي تکلیف هغوی ته جوړ شوی دی ټوټل میډل ایسټ چې دی هغه ډسټرب شوی دی او دا یوازې د میډل ایسټ پورې محدود نه ده څنګه چې وحید بھائی خبره وکړه دا خبره دا اوس خورېږي په مختلفو شکلونو کې د جنګ په شکل کې خو هلته ده او نور ګاونډیانو ملکونو ته هم تللی شي خو بیا په معیشت باندې د دې چې کوم اثرات دي د دغه د آیل او LNG ډسټریبیوشن چې کوم دی نو هغه به په ټوله دنیا کې چې کم ځای ته ایون یورپ پورې د هغې ځینه دغه کېږي دا سپلایانې کېږي نو هغه خامخا امپیکټ جوړوي او هغه امپیکټ چې دی دا خلک چې د ورلډ وار 3 خبرې کوي یا د داسې جنګونو خبرې کوي چې باید بیا بلاکس جوړېږي نو هغه بیا پاسبل ده چې وشي چې تر څو پورې دا خبره حل شوي نه وي خو دلته غټه مسله دا ده اوس په دې ټایم کې موږ د میډل ایسټ او د دې خبر هم کوو ټول نه غټ چیلنج چې دی د پاکستان دپاره دی په دې ټایم کې او هغه چیلنج څه دی هغه دا دی چې زموږ قربتونه زیات شوي دي د امریکا سره په دې ورځو کې او ډېر زیات ښه خبره ده مطلب دا بده خبره نه ده خو آیا په امریکا باندې اعتبار کیدی شي دا یو سوال دی نو هغه قربتونه موږ د امریکا سره هم زیات کړي زموږ د ایران سره هم یو تعلق دی زموږ ګاونډي هم دی او زموږ سره د اسلامي ملک په حیثیت باندې خپل سفارتي معاملات دي د دې دواړو په مینځ کې اوس د تعلقاتو هغه بیلنس ساتل نه دي دا د پاکستان لپاره ډېر غټ چیلنج دی چې د پاکستان ګورنمنټ به دا څنګه پلی کوي دا رول به څنګه پلی کوي چې موږ هغه بیلنس وساتي چې د امریکا سره هم تعلق خراب نه شي هغه ځکه چې نوې جوړ شوی تعلق دی ادې خوا د ایران سره هم زموږ یو څیز روان دی اوس د هغې لپاره مین رول د OIC دی د اسلامي ملکونو د بلاک دی اوس اسلامي ملکونه چې دي الریډي ایران په نښه کړي دي اوس د ایران په دې کې ګناه هم نشته ظاهره د هغه په ډیفنس کې دا کار کوي چې د کم کور نه په هغه ګټې د ولی خانه خبره بچا بالکل هغه کو اٹیک نه دی کړی او چې تاسو ګټ ولئ نو تاسو به څوک بګول نه ولي که نه نو اوس دغه څیزونه دي په دې کې د پاکستان دپاره چیلنج د دغه دواړو ملکونو ترمنځ تعلق برقرار ساتل دي اوس د سعودي سره دا یو داسې څیز دی که نه دا هغه موږ چې وایي که نه په اردو کې ورته خبر کې موږ چې وایي تار چې دی هغه په خپلو کې ټول نښتی دی دا تار ازادول دا اوس ډېر ګران کار دی د سعودي سره زموږ الریډي یو اګریمنټ شوی دی چې زموږ په دواړو ملکونو د یو بل د خودمختارۍ او په دې کې هغه په یو بل باندې حمله ګڼلی کېږي اوس په دغه اګریمنټ کې دلته د پاکستان رول څه کېدی شي
نو هغه رول چې دی هغه هم ظاهره ده که معاملات ورو سختيږي لکه په سعودي کې په آیل ریفاینري باندې دغه شو د غټ ټکو باندې هغه باندې اٹیک شوی دی نو سعودي به خامخا دا ډیماند کوي د پاکستان نه د ایران خلاف د استعمالېدو د ایران خلاف په پاکستان څنګه استعمالېږي که فرض کا دا نه کوي او ایران د اسلامي ملک په حیثیت باندې خپل دغه ایکسټینډ کوي او هغه د اسلامي ملکونو نه مدد غواړي خو د پاکستان نه بغواړي پاکستان به یو اس خلاف څنګه زی نو دا ډېر غټ چیلنج دی پاکستان لپاره الله دې کی چې دا چیزونه د مذاکره ګوره جنگونه چرته هم چې دي په جنگونو کې ګټه والا نه او یو غټ نقصان کړی او یو وړوکی نقصان کړی او دا هغه نقصان اثرات په ټوله دنیا باندې نو په کار دی کې د مذاکراتو په حال راشي او داسې خبره وشي چې د دواړو ملکونو پکې خیر هم وي د دې ریجن پکې خاص کر د دنیا پکې خیر وي وحید سر ماشاءالله تاسو پی ایچ ډی سکالر هم یې هغه نه علاوه تاسو 32 ایئرز چې د هغه جرنالیزم کې تیر کړ نو تاسو خیال سره چې مطلب د دواړو ملکونو د جنگ چې روان دی دا به عالمي جنگ جوړیږي غټ جنگ به جوړیږي یا به مذاکرات کیږي ایکچولی امریکنز چې کوم کیلکولیشن کړی و کنه چې هغه کیلکولیشن دا و چې کله موږ د خمینی صاحب چې دی چې کله موږ دا شهید کو نو او هغه ټاپ لیډرشپ خو هغه تاسو ته پته پهل ورځ باندې هغه د مطلب پولیټیکل چې کوم ریلیجیس لیډرشپ ته او د میلیټری لیډرشپ چې دی هغه خلاص کو ختم کو فرست ډے باندې فرست اٹیک هغه باندې هغه کړو نو دی بدا غختل مطلب اٹ واز دیئر یو نو تھنکنگ چې دا درې څلور هفتې مخکې تاسو ته پته دی یا میاشتو شو هلته پروټیسټ شوي و ډېر زیات او تقریبا میکسیمم سټیز چې دي د ایران هغې کې ډېر لانګ پروټیسټ شي هغه کې کسان هم پکې مړ شوي وو نو دوی دا خیال و چې یاره دا اپرایزنګ به کېږي او مونږ به دې ځای نه به د دې لیډرشپ به دغه کو ایلیمینیټ به کو او سیکنډلی د هغې خلک چې دی به وځي د خلاف رژیم چینج لپاره نو دا دا مطلب اتوماتیکلی دا حکومت چې دی بجای دا چې دا مونږ سره دغه وکړي مقابله وکړي دی به خلکو سره به دغه شي په جنګ باندې شي نو سیول وار به شروع شي نو سیول وار کې به دا وي چې الټیمیټلی دا خلک چې دي دا حکومت به چې دغه به کړي ګیو اپ به کړي او دا خبره ونه شو ولې چې کله دغه خیمنای صاحب دغه شو شهادت شو نو هغه تاسو وګورئ چې روډونه چې دی ټول دغه شو ډک شو خلکو نه او دا امریکن د لپاره تاسو هغه پرون چې کوم دغه شوی او جوائنٹ پریس او دغه ډیفنس سیکریټري او جوائنٹ چیف اف سټاف چې کوم دغه هغه کې هغه ویل چې وی ډونټ وانټ ډیموکراسي ان ایران وی آر ناٹ دیئر فار ډیموکراسي we are not there to regime change نو هغه کم and then we are not there for few weeks دا خو ډېر چې کم خبرې ټرمپ کړی و مطلب دا چې درې څلور پنځه ورځونه هغه لګیا و سنس سیچرډے یا هغه نه مخکې چې دا مونږ به هلته رژیم به چینج کېږي هلته به دا به وشي دا به وشي دا به درې څلور ورځې هفته کې به هغه ونه شو نو آی تھنک چې امریکنز چې دی دا دغه نه کلکولیټ کړی نه چې دا ایران چې دی هغه په دې ریجن باندې به حملې به کوي د هغې چې کوم دغه دی بیسز دي او هغې سره دومره سټرنث شته چې دی آر ګوینګ ټو سسټین او اوسې پورې خو دی سسټین کوي لګیا دي او چې کوم هلته هغې خپل هغه چې کوم پولیټیکل سټرکچر او هغې یو 2 غنټو کې ریویم کو ټیک شو جی یو کونسل یې جوړ کو چې پریزیډنټ هم دی هغه کې چیف جسټس هم دی نو هغه نو د مطلب دا چې هغې ته دا پته ولګي چې بھئی رژیم چینج والا کار چې د دام نشي کېدی او دا څو ورځو کې دا کار هم نه ختمېږي نو آی ډونټ تھنک چې هغې دیر از اونلی وے هغه باندې دا چې کوم عملې هغې دغه باندې جی سی سی کنټریز باندې وکړو که نه جي ایران دې لپاره وکړو چې دی پریشر واچي اوس په ایران دغه باندې امریکا باندې سعودي عرب هم یو اي هم قطر هم چې بھائی دا خو ټول تاسو زمونږ هر څه تباه نو تاسو مهرباني وکړئ دا مسله چې دی دا نیګوسیشن ته راشي او دا بمباري چې دا بند کړي نو آی تھنک چې ایرانیز چې دی هغې ته پته ولګي چې امریکنز سایکولوجیکلی په بیک فوټ باندې لاړه نو دې لپاره دی آر مور اګریسیو او اګریسیو ټون چې دا یو هغه بمبونو والا جنگ نه دی که نه جي دا سایکولوجیکل وارفیر دی د میډیا وارفیر دی اټس د وار اف پراپوګنډا اټس د وار اف نیریټیوز نو هغه کې اوس ایرانیان چې دي ایرانینز چې دي هغې اوس په دغه باندې روان دي بالکل جی تاسو بالکل صحیح وویل او په دې باندې موږ مزید هم چې کوم دی کامنټ کوو او مینوالو دلته اخلو یو وړوکی شان بریک او دوباره راځو ستاسو په خدمت کې
رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. जी वेलकम बैक मिलने वाले यो ज़ल बिया तासु हरकले वायु हम पश्तोवन रमज़ान ट्रांसमिशन बखैर पखैर रमज़ान. रमज़ान जी मूंग सर वही सेब ते नई मुल्ला सेब दे او د دین وړاندې چې کوم دی نو همدغه گفتگو وه چې کوم د ګلف وار دی وخت چې کوم سچویشن دی سر زمونږ ګاونډیان افغانستان ای سره هم زمونږ کشیدګي روانه ده او پرون ما یو د انډین یو دغه یو جرنالست ډېر دغه دی نو هغه اکثر یو ډېر خپل یو کامنټس ورکوي هغه وی چې کېدای شي چې انډیا چې کوم دی نو هغه افغانستان ته ایرکرافټ هم ورکي او لیټسټ کوم اکوپمنٹ دی کنه ریګارډینګ وار هغه هم ورکی نو په داسې سیناریو کې بیا څه کیږي په دې باندې یو خو بس لږ مذاق مونته په کوم انډیا ته وای تاسو ته مې یاد نه ده چې خپل او ډایرکټ سن شو کولای دا وی پترو باندې بسو کې دا خو مذاق دا بس واخلې مسلم کنټری हमारा دوست مسلم هغه دا هغه د سکر دا یو غپ لګول او تاسو هم غپ واخلې دا سه سوال نه پیدا کی هغه ته پته را چې دا هغه د ایرکرافټس یا دا هغه چې کم پایلټس دي دا هغه کیپاسټی څه دا د پاکستان د ایرپورټس کیپاسټی سره او هغه ورته خو دلم شو په هر لحاظ باندې چې یوازې ټیکنالوژي نه رجستا سره دی هاي تاسو بهترین چې دی هاي ټیک اجازه نه داغي د چلولو د پاره هم څه مهارت پکار او هغه مهارت سره جذبه هم پکاري زموږ خو الحمدلله جذبه د شهادت زموږ بدی باندې سره ډو څکاروم نه کوي عام هلیکاپټر دی اوچت کوم ورغله یو ډیر کار به وکړي نه دا خیر یو غب ته البته تاسو چې د پاکستان او د افغانستان د ډیره غټه بدقسمتي دار باز صاحب داغي وجه دار چې دا موږ تاسو ناسو موږ تاسو خبرې چې دي زموږ الفاظ چې دي زموږ جامه پیزار چې دا زیات تر خلک هغه چې دي یو شانته ده ټیک شو خو بدقسمتي زموږ دار چې د گاونډي خلاف موږ د بل پلاس کې لوبیګو د بل پلاس کې ورغلی یو پاغه ځان خرڅ کړي دي او صرف د هغه د وینا په بنیاد باندې لګي او دا سوچ نه کو چې دیوال زما د پاکستان سره دی نو کسباله دغه خلک زمان الله سوچت کی زبدا دیوال برقرار وساتل شم کنه یا د دیوال نه اخوا دی خو چې زمون کې دروازې دي د یو بل خواله زور ازو نو هغه تعلق او غسترګ لګول به موږ څه کو دا په عام الفاظو کې ځکه افغانستان غټه مسله ده چې افغانستان چې عمر لپاره کې دی داغي وجم ده چې افغانستان په خپل نه غواړي چې په افغانستان کې دی امن راشي کفرس کا افغانستان په خپل غواړي د افغانیان په خپل غواړي چې زموږ په ملک کې امن راشي نو دا څډومه ګرانه خبره نه او دا موقع ولا دوها اګریمنت ورکړی و دوها اګریمنت وشو چې دومره غټه چې د 40 کالو نستا په خاور باندې جنگ او بیا د دنیا ټول فوجونه راغلي استاد سره جنگ کوو او داغه جنگ نه بعد په دې نتیجه تاسو ورسېدی چې په خبرو اترو معاملې حل کوو او هغه تاسو سره کېناستو تاسو په هغه دومره غټه جګړه چې دا هغه په یو اګریمنت ختم کړه نو بیا ولې نه چې تاسو په ملک کې دنه نه هم دا وارلارډز چې دي کنه ځین خلکو په ځین خلکو به خیره کې خیری افغانستان کې د قوتونه چې دا غوي په افغانستان کې په به خیره کې خیر دی هغه څه د افغانستان خپل خلک دي او هغه څه د افغانستان استعمالون کې دي لګا د را په شکل کې د موساد په شکل کې یا د نورو د ایجنسیانو په شکل کې چې هغه افغانستان چې دی هغه د پیسو د ډالرو یا د نورو د اماراتو په بنیاد باندې په خپل لاس کې اغستې د پاکستان خلاف جنگي ځکه د پاکستان خلاف ډایرکټ دغه خلک څه نشي کولای هغه کوششونه وکړو پاکستان کمزور نه کړی شو نو هغه اوس هغه استعمالي افغانستان کې غواړي چې د پاکستان سره معاملات وکړو هغه دغه طریقه رقم چورته پاکستان ویلي په مختلفو وختونو کې ولا ډوزیرز ورکړي دي ورته باقاعده ویلي دي خودري دي ورته چې په کومه حمله کې په کم ځای کې دغه پلانینګ شو دی په کومه طریقه تاسو خلک را لګلي او هغه خلک پاکستان خو دومره غټه خبره نه کوي پاکستان خو است د ټي ټي پی چې کم کسان دي الته درغل دي تحریک طالبان پاکستان کلادم هغه کسان چې دي هغه دا چې خبر راکولو ته هم ضرورت نشته هغه منه کوي چې هغه تاسو خمخ ازمکه چې دا د پاکستان خلاف نه استعمالي وختي چې ما خبر وکړه چې عرب ملکونه چې دي په میډل ایست کې چې کوم ملکونه دي ایران به خامخا پاغوي اٹیک کوي ځکه چې هغه ځای ورکړل سو جی بالکل دغه سه افغانستان ک ټي ټي پی له ځای ورکړی دی او هغه الته باقاعده سپورټ کیږي او د سپورټ نه بعد هغه په پاکستان کې راځي کرا بمبلاست کوي کله په چیک پوسټونو باندې اٹیک کوي نو پاکستان به دې ته ولاړ خونه ځکه د پاکستان اولنۍ مقصد چې دی هغه ستاسو د ملک په خاور باندې امن راوستي په هغه بنیاد باندې جنگ روان دی د جنگ خاتمه ګران نه ده وسم پاکستان وای چې منګه وسم دا خبره کو چې ترسو پوری الته کې ناس شرخوخي او وس یو ټي ټي پی نه ده افغانستان مسله جداره په افغانستان کې مختلف ګروپونه دي او هغه ګروپونه د مختلفو ملکونو د ایجنسیانو په لاسو باندې استعماليږي او هغه راځي په پاکستان کې په مختلفو طریقو باندې دهشتګردي کوي نو ترسو پور چې افغانستان خپل خوره
او دا په دوه اګریمنت کې باقاعده اولنې پوینټ هم دا غوډاره چې د افغانستان خاور به د هیڅ یو غونډي ملک خلاف استعمالولو ته نه پریږدي دا باقاعده یو پوینټ دی پایږي نو که په دغه باندې هغه رضا شي نو پاکستان به ولي غواړي چې خپل غونډي سره جنگ وکړي هر څه به زی ترش وایي چې مسله د بګرام ایر بیس هم دا ک امریکن د پاکستانیانو نه بګرام ایر بیس وغواړي او دوی وته انکار هم نشي کولای مجبوری خدا او که بیا د دې د پاکستان سرحد نه که په ایران باندې څه دغه کې دي کشیدګي نو مونږ سره هم بیا ما دا ټول اسپیکټس کم دي کنه دا ډیر مخکې هغه ډیسکس کړی دي په ملټری لیول باندې کنه امریکنز هم او د دې ډیر زیات کیلکولیشن هغه کړی او پاکستان ورته نو کو خپل زمونږ چې کم بیسز دی ولې چې 9/11 نو شنو الته نه چې کم فون کال راغلی او چې کم سچویشن ډیولپ شي او نیچرلی هغه تاسو د بزنس چې کم سمبل اف بزنس واز ا ټوین ټاورز ان نیویارک they were brought down دویم سمبل چې کوم هغه د ملټری سمبل واز ا پینټاګون هغه باندې جهاز چې دی هغه دغه کړی او هټ کړی نو both the commercial symbol and the defense symbol چې go کوم and then the ego of America چې دی هغه هټ شوی نو هغه وخت کې هغه naturally they were you know angry Americans کنه نو هغه وخت کې پاکستان خلکو خپل یو ویوز دي زما خپل دا ویو دی چې جنرال مشرف took a right decision at that time to save Pakistan ٹھیک شو کنه جی نو هغه نه پاکستان ته بینیفټ هم شو دا بل خبره ده چې یو شیز چې دی هغه پښتو ون ته راشي او هغه پښتو ون کې هغه بیا لاندې نه ځي نو د هغه بهر نه چې کم شیز بینیفټ راغلی دا د هغې کسور خو نه دی که نه نو ټریکل ډاون افیکټ چې دی هغه نه دی شوی the point that I want to make is چې پاکستان has already told the Americans چې دې ځای نه به تاسو مطلب دا چې we are not in this especially when you're going after Iran you know last time Pakistan played a very important role هغه کې د مطلب دا چې one way or the other Pakistan helped Iranians نو خبره ایران والا خبره خو کلوز شو Pakistan is not ready to give any you know airspace or you know any facility to any aggressor against Iran او ایرانیانو ته پته دی دا شیز جی جی when it comes to افغانستان نه هغې نشي غوښتی چې بی دا باګرام ایر بیس مونږ له راکړي ټیک شو که نه جی هلته طالبان چې دی که نه جی they are very good negotiator and they are very good traders as well I'm talking about Taliban regime او DG ISPR هغې ته ویلی ده چې they are master proxies they are the master proxies in Afghanistan دا چې کوم TTP دا خو اپریشنل خلک دي که نه یو سړی په ګیټ باندې ولاړ دی یو سړی چې دی په یو دروازې باندې ولاړ دی د هغه یو کار دی بل ټول چې کم پلانینګز دي ټول چې کم مینجمنټ دی هغه مطلب دی چې ماسټر پروکسی زره دی هغه کابل کې ناست دي هغه طالبان دي او د هغې چې کم ډایرکټ تعلق دی هغه انډیا سره دی ټیک شو که نه جی نو اوس مسله داسې ده چې هغې یو ګروپ و که نه دا طالبان چې کوم دا ګروپ و دی به پاکستان کې کویټه کې به پاتې کېدل پېښور کې به پاتې کېدل اسلام آباد کې به پاتې نو چې کله دا دغه وشو دا قطر دغه شوی نو پاکستان دا به غوښتل چې یاره یو داسې ګورنمنټ به راشي چې کم از کم هغې پاکستان خلاف دغه به چې دی که نه خپل لینډ چې دی هغه استعمالېږي به نه څنګه چې دی ولې چې کله دغه کرزی صاحب دغه اشرف غني نو دلته تقریبا 15 هغې کونسل خانې جوړ کړي وو د پاکستان بارډر سره انډیا اوس خو د ټول حکومت چې دی هغه لاړو د مودي دغه کې ناست دی لیب کې ناست دی او هلته نه هغې ته they are getting lot of dollars دا سمپل خبره ده and they are also getting you know weapons نو دا چې کوم پاکستان اوس په بګرام باندې وکړو دغه وکړو بمباري وکړو هغه مطلب دا چې د دې ولې چې یو حکومت ستاسو خبره نه مني اپرنټلی حکومت دی که نه جي براډ بیس حکومت بکارو 15 کاله وشو هلته ناست دي نو they are the worst dictators for Afghan people جی بالکل نو هغې اوس نقصان چاته دی نقصان د افغانستان عوام ته دی نقصان چې دی د هغه ټریډرز چې دي د افغانستان هغې ته دی چې کوم څومره موده وشو اوس دا ټریډ بند شوي ده
نو نقصان نو دا چې کم خلک بره ناست دي مطلب دا چې هغې ته خو نقصان نه دی دی وانټ دیز پراکسیز هغې له پیسې لږ لږ ورکوي چې بھئی انګیج پاکستان انګیج ساتي تاسو او اسرائیل هم غواړي چې دا انګیج داسې ساتي او دغه انډیا هم دا غواړي ولې چې انډیا خپل مطلب دی چې اوپن وار نشي کولی هغې نو چې کوم خبره دا ایرکرافټس والا تاسو کړی و دا خو یو مطلب دی چې هغې سره کم هغې خو دی پرچیز ایرکرافټس فرام فرانس فرام رشیا اپرنټلی دا دوه کنټریز و هغې چې کوم خپل دغه دي هغه ټول چې کم دغه دي نیم تنه تللی دي هغه تباه شوي دي تیجس چې دي اسې هغه ډېر اټ ویل ټیک ا لاټ اف ټایم افغانستان دا سوري جسٹ 1 منټ دی طالبان ته پکار و چې پاکستان به یوز کړی و خپل انسټیټیوشنز بلډ کول لپاره ایجوکیشن هیلث انفراستراکچر دا ټول چې کوم دو او جی بالکل یا یو انکلوسیو ګورنمنت پکار و الته تاجکس هم دي الته ازبکس هم دي الته پښتون هم دي هغه پښتونان چې کم دے آر ناٹ پارٹ اف دس ګورنمنت نو دی ته پکارو چې دی بدای باندې کار کړو دی ماغه لین باندې روان دي بس پیسہ والا او سړی وجنا نو بس دا خو پاکستان کین ناٹ ټالریټ سر پرون چې کوم دی نو ډي جی آی ایس پی آر صاحب چې کوم دی یو پریس کانفرنس کې هغوی نم چا سوال کړو چې خدا نه خواسته امریکن یا چې تاسې څوک پاکستان باندې دغه وکړي نو یا پاکستان د دې شیز وکټم شي نو هغوی ډېر ښه جواب ورکړی دی چې وہ ہمیں ایران یا قطر یا بحرین نہ سمجھے ہم ایک ایٹمی قوت ہے نو دا بالکل صحیح ده په دې کې شک نشته ګوره د افغانستان ایران د څومره کلونو ناغه په سانکشنز کې ده دا غوي کرنسی وګوره دا غوي سره ټریډ نه کیږي هغه کنيوي ټیکنالوژي نوي ویپنز اغستیم نشي او چې کم جوړي دا غي د پاره چې کم پارټس یا کم چیزونه پکاري د مختلفو ملکونو هغه غوي اغستې نشي دا غي وجه دار چې پاغي باندې پابندي د امپورټ باندې په دغه بنیاد باندې د پاکستان پوزیشن ډیر بدل دی اوس نن سبا کوم خبره کوو نو پاکستان پوزیشن چې دی هغه په انټرنیشنل ټیبل باندې د نیګوشیټر دی هغه د مختلفو ملکونو ترمنځ نیګوسییشنز کولای شي اوس پاکستان په دې پوزیشن کې دی او هغه د الله مهرباني و په څه ایونټس تاسو وشو چې هغه پاکستان د ځای تر ورساو د پاکستان پوزیشن لکه دا غلطي دي هم څوک نه کوي کنه تاسو سوای چې انډیا دومره خده چا به غلی پاتې شي یو به د هر څه باندې خو انډیا د دومره غټ جسامت د دومره غټ آبادی د دومره غټ ټیکنالوژي د دومره غټ ملک باوجود هغه دا جرأت هم نشي کولای چې پاکستان خلاف سره اکشن وکړي او داغه وجم زموږ مضبوط فوج زموږ مضبوط نظام زموږ هر څه په هر لحاظ باندې بهتري دا اوس صرف د یو څو خبرو ضرورت ده هغه دا چې په دې ملک کې د نظام د بهترۍ لپاره کوشش کول پکار دي معیشت ټیک کول لپاره کار کول پکار دي چې دا هر څه شي نو الحمدلله موږ په ډېر ښه پوزیشن باندې یو نو دا خو د خلک هیر کی که فرض کا د تپوسم کیږي که هر څوک کوي د پاکستان کمپیریزن چې د هغه نورو ملکونو سره نه کیږي تاسو آرمي هم د ټاپ آرمي دا تاسو انټيليجنس هم بهترین انټيليجنس دي او اوس نن سبا په دې دور کې په انټرنیشنل فورم باندې چې امریکا په چلاس کی دي او هغه ورته خو نو دا وی خلاف اس بیا څوک څنګه بل د افغانستان خبره کوله وایي چې پاګړې راخه تجزیه وکړه خو د افغانستان د نیګوشیټرز خدي خو الته کې مسله دا ده چې الته دوه ګروپونه دي پاغو کې په خپل کې وسه د طالبانو کوم حکومت د رقمي خبرې چې مونږ کو کنه چې زمون خاور باندې استعماليږي مونږ به انکلوسیو حکومت جوړو چې پایږي ازبک تاجک دا ټول دا هر څه هغه په اګریمنت کې منل دي خونډای کوي په کار دا کې دا تر اوسه پوره شوی وي دغه وجوهات دي چې الته دوه ګروپ دي یو ګروپ هغه دی چې هغه وږي تګي خپياب لخپې په یخ او په ګرمۍ کې جنگیدل دي د یو نظام د پاره اوس هغه نظام د خوالي او د بدوالي د اسلامي نظام موږ ټول تایید کوو خو هغه چې کوم په کومه طریقه کوي دا غي ټول من خلاف یو هغه اسلام دغه نه دی هغه چې کوم کړلی سرونه کټ کول یو شیبل شي دا طریقې کول یا وس زنانه سکولونو ته نه پرې خودل کالجونو ته نه پرې خودل کارونو ته نه پرې خودل دانشته هغه خلک وایي چې هغه هارد لاین نردي هغه چې نه وروره موږ چې سرپار جنگیدلی اپ کار دی په دې ملک کې او دا چې کم خلک ناستي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې خبرو هم دي او هغه تعلقاتو مستوار کول غواړي ځکه هغه ته پتر کې د ملک چلولو لپاره د بین الاقوامي ورولې سره تعلق پکار دی چې زمونږ ته ټریډ هم راځي زمونږ سره امداد هم کیږي زمونږ تعلقات سفارتي هم جوړيږي او زمونږ معاملات د ملک حقيقي چې موږ ترقی وکړو دا غوي په خپل کې هم دا کنفلیکټ ته څنګه وایي کنه د قندهار او د کابل ترمنځ هم غټه مسله ده نو دغه دوه متوازی سوچونه چې دي د یو بل خلاف نو هغه هم دغه ملک چې دی هغه ترقی ته نه پریدي او نه افغان رژیم چې دی هغه مخکې د دنیا سره تعلق ته پریدي جی بالکل جی مینوالو دلته خو یو وړو کې شان بریک او دوباره راځو تاسو په خدمت
رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان वेलकम बैक हम पश्तोवन रमज़ान ट्रांसमिशन په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او نن مونږ سره کچن سیکنډ ډیش چې د هغه لوبیا ده او هغه سپانسر د مونږ سره ډالډا کوکینګ آیل جهاں مام تا وहाँ ډالډا او مونږ سره گیسٹ کې دي اظهر بخاری صاحب ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ السلام علیکم سر څنګه تاسو السلام علیکم سر څنګه ده سر خیریت ته دي خیر او هغه نه علاوه سید حسنین بخاری صاحب ناتخوا السلام علیکم سر کیا حال ہے السلام الحمد او دای نه علاوه موږ سره وحید صاحب دی یوسف زئی صاحب ناشته جی بالکل بخاری صاحب څنګه حال دی جی شکر ده الحمد خیریت ته جی شکر الحمد خیر ٹھیک تاسو ٹھاک ښه جی خیریت کالا کوټ ایڈوکیٹ جی جی د دې یو ډېر حرمت ته جی جی بالکل څنګه څه حالات دي نن سبا د قانون په نېشنل سطح باندې څومره قانون څومره امپیکټفول دی او یا عام سړی چې کوم دی نو دا هغه مطلب دا هغه رئیس ته هغه دغه ته قانون ته چې لکه کاغه غواړي چې ماته د انصاف ملاو شي لکه وخت به داسې و چې د هغه به کیسز به په لیټیګیشنز کې لاړو ټایم فریم ډېر اوږد و اوس د سپریم کورټ او های کورټ چې کوم دا هغه لاندې ډسټرکټ کورټ ته دا وینا کړې ده چې لکه سیول کیسز چې کوم دی هغه تاسو درېمې یا څلورم نوټیسز باندې هغه وایند اپ کوي او کریمینل کیسز کې هم ډېر زیات د هغه راغلی جدت راغلی ده چې اول به ټایم فریم ډېر اوږد شو نو اوس یې ټایم فریم ورته کم کړی ده او بل عام خلکو ته هم د ده شي لږ ادراک شو نور خلکو ته هم پته ولګېده چې یاره زموږ رایټس او لایبیلیټیز یا مثال چا څخه څه مسله جوړه شي نو د خلک اوس کالې کورټ ته اپروچ کوي وخت به خلک یاریدل هغه به لکه اپروچ نه کولو خاطر دی وخت کې چې کوم دی زمونږ لکه د تحریک انصاف بانی چې کوم دی هغه جیل کې دی او دا هغوی چې کوم خپل یو موقف دی چې د هغوی د کیسز سنوایي نه کیږي عدالت چې کوم دی کیس نه ورکوي ټایم نه ورکوي او چې کوم دی های کورټ نه پرمیشن راشي د اجازت او چې کوم دی سپرنټنډنټ جیل چې کوم دی هغه د های کورټ سره چیف جسټس چې کوم دی آرډر هغه بالکل داسې په ټوکرۍ کې غورځوي نو په دې به تاسو کامنټ کوئ سر دا داسې خو نشي کېږدی چې هغه آرډر راشي او په چیف جسټس یې داسې په ټوکرۍ کې وغورځوي که نه او سپرنټنډنټ هم لکه د لا پاسداري کوي های کورټ هم دغه پاسداري کوي او سپریم کورټ کې هم لکه د خان صاحب خپل وکیلان هم شته دي چې هغه دا شی ګوري نو په ده باندې به سر زه درته داسې څه کمنټ وکړم چې ووایم چې نه جي هغه بالکل نږدې د هغه ده نه پیله دا طریقه کار نور پارټي څخه هم وه لکه ده نه پیله دا چې کوم چله ده دا دغه نون لیګ هم تېره کړې ده او پیپلز پارټي هم تېره کړې ده مسله نشته څه مسله نشته جی وحید صاحب دا د چلو خبره همدا وحید صاحب مونږ بیا لکه بهترین په ده باندې کوي خالي وحید صاحب څنګه دا نن سبا سره د سوشل میډیا ډېر څه دغه دی او په دې باندې چې کوم دا نن سبا دا کرایمز کیږي او دغه په عام سماج باندې د دې ډېر نیگیټیو امپیکټ Actually یو خو دا شیز ذهن کې بکار دی چې مونږ اوس براډکاسټ میډیا باندې ناس یو خبرې کو لګیاو او دا براډکاسټ میډیا چې دی دا بس یو مثال دی چې if you are going on air at 6-8 پورې ستاسو پروګرام بند دغه شي وایند اپ شي I mean روزانه مخکې به کېږي یا 4 to 6 به نو after 1 hour it would be on the digital ٹھیک شو جی ډیجیټل ټرانسفارمیشن چې دی ډیجیټل انوویشن دی ډېر زیات ریولوشن راوستل ټول دنیا کې there are 6.7 billion social media user in the world out of 8 billion total population half of your budget in Pakistan چې دی دا به ستاسو چې کوم مارکیټینګ والے دی آی ته پته یي چې دا ټریډیشنل میډیا بجټ چې کوم هغه almost 55% چې دی په ډیجیټل ته ټرانس دغه شو موو شو that's why you see lot of challenges to the traditional media TV channel اخبارات digital is a
digital media is a reality, and we have to accept that reality, and we have to exist with that reality. If you want to deny, if you want to shy away, تاسو خپل strategies چې دا either it is a political strategy, economic strategy, social strategy, even media strategy چې تاسو هغه according to the challenge نه کوئ نو then we are living in a fool's paradise, you know. نو دې لپاره and this is a one aspect of social media. بل aspect چې دی utilization of social media by the audience. audience چې دی هغه څنګه یوټیلایز کوي او څنګه یوټیلایز کول بکار دی. زمونږ چې کوم یوث ته هغه ډېر زیات دی وخت کې منټلی او they have a lot of you know mental issues. young خلک چې کوم دي کنه مطلب teenagers شو یا even less than 10 چې دي هغه سترګې به تاسو کتلی چې 6 سال عمر دی او غټ چشمې شولې دي. that is you know extensive and excessive use of screen. ٹھیک شو کنه جی. then youth کې چې دی هغه کې ډېر زیات problem. so the point that I want to make is چې موږ ته بکار دی چې د یوټیلایزیشن پیرنټس هم لږ مانیټر کی. گورنمنٹ اور آسټرالیا کې یعنی 16 سال نه کم چې کوم عمر والا ماشومان دي they are banned this you know utilization of social media. انګلینڈ کې موسٹ یو لا روان دی نو دلته هم ultimately we will be following you know maybe after 10 years or whatever. او د دې political impact هم دی sorry او د دې propaganda impact هم دی. اوس دا وار چې کوم روان دی دغه کې میډل ایست کې نو دی باندې ما تاسو مخکې ویلو چې یو فزیکل وار روان دی او یو سایکولوژیکل او propaganda وار روان دی. نو دا ټول شیزونه چې دي and then business تاسو مطلب دی چې نن سبا خلک څومره بزنس په دغه باندې ډیجیټل باندې کوي دا یو پوزټیو الیمنٹ دی. اکانومیز چې دي هغه ټول ټرانسفارم شوي دي اوس مطلب دا چې دا ټول ستاسو دا ټرانسپورټیشن پاکستان کې چې کم دي دا ینګو شو دا ان ډرایو شو دا ټول شیزونه دا به مخکې نه او خلک چې دي they are getting lot of benefit in terms of jobs as well as in terms of communication. نو کنوینینس هم دی کنه. of course ډېر زیات convenience. لکه تاسو ته کور ته رایډ راشي کور ته ډراپ کی. exactly نو دا پس باندې دا ډیجیټل ټرانسفورمیشن باندې شوی دا کنه جی. otherwise how it was possible. جی سر تاسو سوات نه تعلق لري کنه او مطلب سوات کې تاسو ډیر نږدې ناغه حالات کتلې دي نو سکیورټي حالات سره هغه باره کې تاسو ویل غواړئ. او وس دا ټایم خو پاکستان کې تاسو د سکیور زینو خبره کوي نو د کینټ چې کوم ځای کینټ ایریاز دي هغه نه بعد زیات سکیور علاقه چې دا غوس ملاکن ډیویژن ده سواد په کیمرازي ټوله ضلع به کې راځي نو وس خو هغه اخو ګوره کله چې حالات دسی چې الته کې یا جنگ رواني یا څه دسه فتنه رواني باغی کې بیا هر سړی فائدہ دا غي نه اخلي. هغه فائدې په مختلفو شکلونو کې د ځین خلکو خپل ذاتی دشمنیانی د ځین خلکو د ګورنمنت سره اختلافي د چا د آرمي اسټابلیشمنت سره اختلافي د چا د داسې ملکونو چې هغه پراکسی وارز کوي ستا په پاکستان په ځمکه باندې نو د هغوی په خپل مفادات یا هغه په خپل باندې څنګه چې موږ د افغانستان وس خبر وکړه چې ایون د ایران په حواله باندې هم د ایران د خامنه‌ای شهادت ته یا د چیزونه دی په دې حواله باندې دا شکوک شته چې آیا دا انفارمیشن ورکړي چا دی هغوی ته چې په کوم ټیم میټینګ کیږي په کوم ورځ دا خو دغه یو په کوم exactly reach of نو داسې د سواد ته د ملکن حالات شو چې ډیر خرابو نو داغه په وجود دا ټول لکه په دې کې یو امکان چې دا غم تاسو نشي خارجولای د دې ټول هر څه چې دی باقاعده الته کې ایکسرسایز کېدو څوک د انټرنیشنل ادارو انټيليجنس ادارو لپاره لوبېدل څوک په ملک دننه د ځینې انتها پسند مذهبي تنظیمونو لپاره استعمالېدل ایون چې په خپل دشمنیانو کې خلکو دشمنیان به کې وستې دي او داغه چې دا ګناه چې دا هغه په طالبانو بل او په بل باندې اړول شو دا نو دا د دې حالاتو نه بیا هر سړی فائدہ لري وس چې دی وس په حالت کې امن دی ز په هر دویم میاش کني نو په دریم میاش خو خامخازم د فیملی سره زما مور او پلار الته دي زما ورونه او خويندې الته دي خکولا او ګرځا ایون ټورست چالت وسوم رزي تاسو بکتري مخکې ټوریزم چې په پاکستان کې زمو په دې علاقو کې لکه سواد کالام ملم جبا بیا د خامري طرف ته دره ګرمۍ پورې محدود وس هغه چیز ختم شوی دی وس واوري کتولم خلک راځي او په اوړي کې خلک راځي نو په دې جمی کې دا لاست چې کوم برفباری شوی دا پای کې ریکارډ ټورست دی هغه الته
ریکارډ کړی شوی دي چې د تیر وخت د ګرمۍ دغه وخت نوم زیات خلک راغلو نو امن الته کې اوس د سره خود د ډیجیټل میډیا خبره کېده چې نن سبا موږ ناس په سټلایټ میډیا باندې الکترونیک میډیا خبره ر ډیجیټل میډیا کو نو دا هغه زور د امپیکټ ته چې موږ به دې مجبور کړی چې به دې خبره کوو خو داغه لپاره یو چیز دی چې دا فیک نیوز چې دی یا د پروپاګاندا چې موږ کوم خبره کوو داغه لپاره ریګولیشن ضروری دی هغه ډیر زیات ضروری دی ترڅو پوري چې داغه ریګولیټری چې الکترونیک میډیا ریګولیټډ ده کنه ما وایي چې داغه وکټمز یو موږ ناس چې داسې ایشوز باندې موږ پروګرامونه کول غوښتل یا کول غواړو نو موږ منع کیږو ایون موږ په زمونږ خپل یوټیوب چینلز دي نو دوی هم منع کوي زم منع کړم په باندې ویډیوز هم لری کړی شوی دي ټیک شو نو کفرس کدا چیزونه کې دي شنو بیا ولې نه چې هغه فیک نیوز والا داغه د ریګولیټ کول لپاره کار وکړي چې کوم چې فالس پروپاګاندا کوي منګه یو ویډیو کو یا یو خبره ورکو نو منګه هغه د خپل انالیسس په بنیاد باندې یا زموږ چې کوم سورسز دي د فیکټس په بنیاد ورکو نو که یو فیکټس ورکون کې جرنالست منع کیدی شي نو یو پروپاګاندا کون کې ولې نه منع کیږي یو هغه کس چې هغه ډیفیمیشن کیسونو بعد کیدی شي دغه لپاره خپل دغه شته ریګولیټری شته خو بیا هم تاسو ته هم راځي پکار دي دغه څه نه منع کړی شي د ډیجیټل میډیا فائدې ډېرې دي خو دغه دغه نقصان نه بچ کېدو لپاره پکار دي چې داسې ریګولیشن وشي داس کم چې سایبر ایکټ راغلی دی په پای کې وسوم څه میسنګ دي پکار دي چې داسې زونه د ریګولیټ کولو سره په داسې طریقه باندې امپلیمنٹ کړی شي چې د سوشل میډیا هغه پوزټیو امپیکټ چې دی چې د کم کاروبارونو په شکل کې دی که هغه د جابس په شکل کې دی که هغه ایون د خپل ذاتی برانډینګز لپاره دی چې دا څه خلک په پوزټیو وی کې واخلي په داسې طریقه نه چې د چا ډیفیمیشن بیا راشي د چا کردار کشي وکړي شي یا یو داسې فالس پروپاګاندا وکړي شي او داسې نریټیو خور کړی شي چې هغه د خلکو ذهن ته ورسي او هغه غلط یو دغه په بنیاد باندې په ملک کې سډیر لکه افراطپریانی شي دي الریډي په دې حواله باندې مختلف سیاسي پارټیانو مختلف مذهبي ګروپونو سداسي زونه خور کړي چې دغه په بنیاد مرګونه شي دي نو پکار دي چې دغه ریګولیشن څخه پکار دي جی بخاری صاحب نن سبا لکه سوشل میډیا دا او بیا غا فیک اکاؤنټ سایبر کرائمز هم دی او ډیر زیات چې کم دینو اکاؤنټس وغیرہ هم هیک کیږي بیا د دې نه علاوه چې کم دینو په کې پی کې یو د کاونټ ډاون دا کړو او دا کم خلک چې نیگیټیو کانټینټ جوړو بیلو د بیلټ خبرې کوي نو په دې باره کې مې داسې قانون سازي شوې ده ځکه چې د دې سر پته کې لکه دا سایبر ایکټ شو د نه علاوه د دوله چې کوم دا یو پیکا ایکټ دا د ولا مطلب د میډیا ریلیټډ نو په بل لکه سر څنګه پیله خبرو کړه د لپاره مونږ ټیچینګ نه دا کړه ټیچینګ د څه دا چې مونږ مشوم له پوي کړه نه دا د شپږو کالو مشومې دا غډه غټه غټه نه کې لګولې دي اوس ویلې هغه ډیر زیات او دا خبره وایي چې لکه وحید صاحب دا خبره وکړه نو د دې وجنه دا خلک بهر دام ګوري او فیک کانټینټس ګوري بیا کوشش کوي چې موږ داسې کانټینټ جوړ کو لکه اوس نه لګي سر چې مطلب خلک نن سبا فیک شیزونه ډیر پیلاوخي کنه سوشل میډیا کې نیگیټیویټي ډیره زیاته وي هغه نه علاوه چې مطلب خلک بل کس لا ډیفیم کوي کنه نو هغه باره کې تاسو څه خیال دی مطلب هغه اي اي جنریټډ شیزونه او دا شیزونه نو د کې سایبر کرائم مطلب د مین مقصد فیم ده بس لکه ته فیم حاصل کول لپاره چرته هم لاړ شه کلیم ټو فیم بیلو د بیلټ خبرو کا څه داسې خبرو کا قانون مطلب څه وایي کنه زما دا کوېسچن پدې کې لکه ډے بای ډے سيزونه حقيقي قانون چکم دا فیک نیوز په متعلق چکم دا د خپل پیکا ایکټ تا پاکستان الکترونیک غاړه د کې ایکټ 2016 کې دا ایکټ چکم دا د شوه دا نو پیکا ایکټ چکم 2016 کې لکه پاکستان الکترونیک میډیا دا په باندې د کې مختلف نور سيزونه لکه څنګه دا شی د حقيقي میچور کیږي نو پد کې بو رو نور هم بهتري برازي جی صحیح ده کا ایک چې دا کنه اغه ګوره اغه تاسو له عام کسلا اغه دا اختیار ورکړل چې ستا ډیفیمیشن ته کوم څه کینې نو ته دا اغه کیس رجسٹر کول شي او دا اغه په بنیاد باندې تتلی شي او په هغه حواله باندې فیصله کیږي چې سره ایویډنسي او
کم کستا خلاف دا کړي او صحیح مطلب دا چې هغه واقعي ډیفیمیشن کړي هغه په تاسو باندې کوم الزام لګولې پای کې حقیقت نشته نه په بنیاد سزاګانې ورکړې شو دي شته دا چیزونه خو پای کې څه چیزونه دي سدي چې پاغي کې بیا هر سړی چې دی نو هغه لګیر هم دی هغه اکټ څه دی چې هغه لګونته کې څه ابهام پکې دي سره چې هغه ابهام په بنیاد باندې جنون قسم نیولې کیږي نو هغه کې لګ څه د مسلې شته چې خاص قسم ګیرول شي او د غلط کس ته ګیرول د پاره به هم قوانین شته او هغه کې دي شي جی यो देखिए यो 26 से उस देश व्यवस्था था लास्ट ईयर सेक्शन 26A द न्यू अमेंडमेंट हो एग्जिस्टिंग पीका एक्ट के यस आगा लांदे बिया दी उस चिकम दे यो डीजी लेवल अथॉरिटी में जोड़ करे दा और नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्तवई आगा मतलब दा चे इट इज अंडर यू नो इन द कोर्ट हाई कोर्ट आगा बांदे जमुंग चिकम जर्नलिस्टान दी आगी आगा करे दा गवर्नमेंट ता चे बई दा दैट इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस को वी हैव एक्सटेंसिव laws in Pakistan on any subject, including media, including this social media. We have a laws. There's no need of new laws. In fact, our khabar ada se da che implementation de obya then naturally singa che di khabaro ko che then most of these laws are being used and misused according to the requirement of the people in power. जी कारी साहब खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा किस्मों से बयां किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा और खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की आता हैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया
हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा या रसूल अल्लाह आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। अल्लाह जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी मैंने वालों अखली वुडू के शान बखेर रमजान बखेर रमजान बखेर रमजान। वेलकम बैक। हम पश्तून रमज़ान ट्रांसमिशन पखैर रमज़ान की उज़लबिया मुंगा तास्ता हर कले वायु और नन मुंगा किचन के पखाऊ लोबिया आगाउम डालडा कुकिंग ऑयल के, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। हर माँ चाहती है कि खाना मज़ेदार भी हो और ग़ज़ाइयत से भरपूर भी, जिसमें डालडा कुकिंग ऑयल देता है हमारा भरपूर साथ। जी मोमिना सब पखावे तासोस ज़ लोबिया पखो मनन सुरा लोबिया यस हर चा ख्वाखई कना मा यस मा पहले ना लोबिया चिदा अगा बॉईल करे दा हाँ। चिमा तबिया इजी वीकिन कना और जबा देता टमाटर और तड़का और कोमा और लग शांति शिन मर्च की और शिनो धनिया वाला तास तो पता है दा को केपीके योर फेवरेट Yes. स्ट्रीट फूड दे यस देयर फेवरेट दे दा मुका Exact कोर तसी के टूल है। फेवरेट दे स्टासो ख्वाखीगी बिल्कुल जमा खुदा डेर जगह दे डेर फेवरेट दे बस नन बता सुमा तो वाई चिमा संगा पक करे दा जी टिक शुजी जी कदरमंदो दलता चे कम देनो मुंग सर यो नवे मिनट बरागले दे पसेट बांधी दा हुई तासुर तारुफ को जी मा सर दे जी मंसूर अहमद साहब और द्वी चे कम देनो लेक्चरर दी प बहरिया यूनिवर्सिटी सर तास तो हर कले वायो डेरा मनन संगाल दे तासो खैर अल्हम्दुलिल्लाह तासो खैरियत है जबरदस्त मावे की नितासुम लॉयर ये कना जक चे टिपिकल दस ड्रेसिंग भी नो देखो बुखारी से बनास्ते देखो मंसूर से फो मात तासो हुए चे ना दा यो एक्सीडेंटल दस दे चे मादा ड्रेस चोले को तासो बाय प्रोफेशन लॉयर नहीं बिल्कुल हाजी सर नूर संगाल दे सर अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त खैरियत है जी प्रोजे संग तेरी की अल्लाह डर करम दे संगा सर स्पेशलाइजेशन देता सो पदे दा के सर जब बेसिकली दे वक्त पीएचडी को मीडिया स्टडीज के और जमाज कम रिसर्च एरिया दा डिसइंफॉर्मेशन दे और ऑल द लेक्चरर होम स्टूडेंट दा फोटोग्राफी इज अ सब्जेक्ट पढ़ाओ हाँ फोटोग्राफी हाँ दा कोडर यो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यो है बेहतरीन यूनिक होंदे दे एग्जैक्टली वदी के दखल को तुमरा इंटरेस्ट था मखे तरोसा पूरे एक एकेडमिकली मंगू गुरु पर रिसर्च के या पर एजुकेशन इदारों के पर तालीमी इदारों के नो फोटोग्राफी मंग इग्नोर करूँ हालांकि अल्लाह ताला च कम द इंसान बॉडी जोड़ा करी स्पेशली दिमाग नो पर दिमाग की जमंग 50% हिस्सा च कम अदा दलता आगे मंग वायु विजुअल कॉर्टेक्स यानी 50% दिमाग च कम दे दा यो इमेज और यो विजुअल च कम दे आगा प्रोसेस की उस फॉर एग्जांपल के यो माशूम दे माशूम त मखे तो टेक्स्ट के दे या आगा त खबर है के या जो माशूम पैदाश नगा दगा अंडरस्टैंडिंग है या खबर या खबर पूरी गिना दगा से आगा माशूम च कम दे आगा सब पढ़ावले नशी वागा माशूम कतलिश दादा अल्लाह ताला यो निज़ाम दास जोड़ कर दे नो दगा च कम तस्वीर दे या कतल दी दादा इंसान दिमाग डेव तेज प्रोसेस कई बजाय च मतलब आगा यो टेक्स्ट पढ़ाओ कि या चीज़ वावरी नो फोटोग्राफी तो दे हवाले सदा बकायदा यो डेर घट ब्रॉड सब्जेक्ट थे दिमाग विजुअल कम्युनिकेशन वायु चिदा पर रिसर्च के पर स्कूलों पर तालीमी इदारों के तरह से पूरा इग्नोर शवे दे तासो संगा स्टूडेंट्स दा खोई लाइक फोटोग्राफी बेसिकली सदी ऑफ द डे से यो प्रोसेस थे फोटोग्राफी बेसिकली दाई ची पदे के मंग डिफरेंट लम्हात कैप्चर को उस फोटोग्राफी यो स्टिल फोटोग्राफी दा कना यो मूवी दा वीडियोग्राफी आगे तो मंगवाई वीडियोग्राफी यस सर हां जी बेसिकली फोटोग्राफी की मंग डिफरेंट इमोशंस कैप्चर को फोटोग्राफी की कम दे मंग डिफरेंट डीप स्टोरीज कैप्चर को उस मिसाल के तौर पे जैसे पिक्चर ही चाहिए पिक्चर तो इंसानों को इंसान तो पिक्चर पूरा अंडरस्टैंडिंग पया वक्त की उस 500 सेकंड की उस
اوس فار ایگزامپل هغه پکچر کده هغه موږ ټیکسټ فارم ته واړو او ټیکسټ کې به هغه اول ریډ کې بیا هغه موږ ډیکوډینګ وایو انټرپریټیشن وته دغه کې بیا هغه نه بعد ستا انډرسټینډینګ کې راځي او ویژوال چې کوم دی تصویر چې کوم دی هغه ته چې هغه ته وګورئ نو ستا دماغ پروسس کی او ته هغه باندې پوه شو. فوټوګرافي کې موږ ډیفرنٹ لمحات کیپچر کوو ایموشنز کیپچر کوو سټوریز کیپچر کوو او دغه سټوریز او ایموشنز چې کوم دي د موږ سره په نن سبا ډیجیټل فارم کې چې کوم دی موږ سره سٹور کېدلی شي. ها جی باندې کار کوي یا لایف سټایل باندې کم موږ چې کوم فوټوګرافي دی فیشن باندې ډیفرنٹ ټایپ فوټوګرافي چې دغه کیپچر کوو په دې کې موږ سره سټریټ فوټوګرافي لینډسکیپ فوټوګرافي وایلډ لایف فوټوګرافي پورټریټ فوټوګرافي ویډینګ ایونټس یا نن سبا چې کوم دی ویډینګ ایونټس چې هغه خو لینډسکیپ کې وی کنه هغه پورټریټ کې نه وی نارمل چې فوټوګرافي هغه پورټریټ فارم کې یس خو دا موږ د مقصد حواله سره د پرپس حواله سره چې کوم دی فوټوګرافي دی په دې ډیفرنٹ قسم یا ټایپس کې کټګورایز کوو ډیوایډ کوو. ها ها صحیح. نن سبا کو سر ګوره د سوشل میډیا دور دی او دومره فیسیلیټیز راغلل بیا اے آی دی لایک تاسو صرف یو زوم کوئ او تاسو هغه کمانډ ورکې سرټن پکچر ایون پورا ویډیوز هم چې کوم دی نو خلک هغه ډیولپ کی کنه نو د هغې نه باوجود آیا تاسو منئ چې دا شی دومره دغه دی امپیکټفل دی؟ ډېر انټرسټینګ کوېسچن تاسو کو فوټو موږ صرف پکچر ته نه وایو چې فار ایگزامپل موږ دلته ناست یو ما کیمره کې یو پکچر چې کوم دی کیپچر کو نن سبا چې موږ سره په دې حواله سره ډیفرنٹ ریسرچ سټډیز هم موجود دي چې یو انسان چې کوم دی هغه 9 ته 10 غنټې چې کوم دی موږ موبایل یوز کوو ټیک ټاک یوز کوو فیسبوک یوز کوو انسټاګرام یوټیوب یوز کوو په دغه باندې موږ ویژوالز ګورو ویژوال صرف یو پکچر نه دی ویډیو چې دا هم یو ویژوال دی دا هم یو ایمیج دی نو دغه ویژوال چې کوم دی سره مطلب زموږ د ژوندۍ یو ډېر غټه حصہ چې کوم دا په دې کې تیریږي نو دغه څومره کنټینټ چې موږ سره راځي موږ ګورو هغه ویډیو فارم کې دی او هغه په ډیفرنٹ پلیټ فارمز دا ټول چې کوم دا فوټوګرافي کې راځي موږ ویژوال کمیونیکیشن وایو. ها جی ها بخاری صاحب څنګه چې دا گفتگو روانه ده د ویډیوګرافي نو نن سبا سوشل میډیا د هر څړې دغه دی اوس زه ویډیو جوړوم خپل اکاونټ ته هغه وایرل کوم خو زما پراپرټي ده ټیک شو اوس unknowingly یا unawareingly زه نیم خبر او زما څوک یو بل ویډیو څوک جوړ کی او هغه ته نه هغه اپلوډ کی لکه زما پرایویسی بریچ کی کنه نو آیا دا یو جرم دی؟ جی بالکل دا خو لکه دنه علاوه هم نور پیکا اور میډیا ایکټ اور مختلف ایکټس په دې کې راغلي دي خو لکه شروع دا چې کوم دا بریچ اف پرایویسی چې کومه ده دا زموږ آئین کې هم د شي منع ده چې تا په خپل ویډیو لا یا تا خپل پکچرز دي ستاسو که په خپل موبایل کې دي نو ستاسو غدي نو قبل سړی د ستا داسې پکچر یا ویډیوز والی او هغه وایرل کی نو دا بریچ اف پرایویسی کې دا زموږ فنډامنټل رائټس د منافی ده دا د ستا فنډامنټل رائټ هم بریچ کوي لکه قانون او زموږ آئین ته دوره پرایویسی درکړی دا چې ته په خپل بیل پغه کې ناس ستا څنګه هم ویډیو ده ستا جوړه کړی دا څنګه هم ده ستا خپل ګوري او د هکې هغه ستا د پاره ده خو لکه بل سړی د ستا پرایویسی بریچ کولای نشي بریچ کولای په دې باندې بیا چې کوم دی د هغې باندې چارجز راځي جی جی بالکل لکه پاغه باندې خو هغه نه خو تپوس کیږي هم تا نه که تپوس نه کیږي لکه د ستا خپل ویډیوز ده خلک وایي چې یاره دا ویډیو جوړه کړې ویلې وه لکه د سړي ته دا موقع ولې ورکړه چې د پرایویسی د بریچ وه لکه د آوټ اف کنټینټ د ویډیو نه وه جوړېدل پکار خو ټیک ده لکه یو ویډیو د هغه نه ده جوړېدل پکار خو لکه بل سړي ته هم آئین دا اجازت نه ورکوي چې د ستا داسې ویډیو مانی ویډیو یا انجویبل مطلب چې ته بار چرته ناست یا کمره کې ناست یا وټ ایور دغه خپل پرایویسی دا عام ویډیو دا نو هغه ته نشي شیر کولی وداوټ دغه په کایند پرمیشن. سر نن سبا د هیومن رائټس په باره کې څه قانون سازي ده؟ سر زمونږ چې کوم هیومن رائټس ټوټلی اور فنډامنټل رائټس دي جی فنډامنټل رائټس چې تاسو لکه آئین وګورئ آئین ډېر ستر ده واست ده دغه مختلف سیزونه لیکل شوي دي کنه نو په دې کې آرټیکل 8 نه 19 تر 28 پورې آرټیکل 28 پورې زه وایم چې څوره هم کتون کې دي دا ملګری څوک زیاتره زموږ خلک نن سبا پړه لیکه خلک دي نو دوی ته دا پکار ده چې دوی د خپل آئین کم سے کم
फर्स्ट 40 چې کوم آرټیکلز دي دا دې پړاو کې پته کې یو غنټه هم نه لګي نو یو ورځ به یو غنټه پړاو کې پوي بنشي نو په چې دویم ورځ یو غنټه دوباره پړاو کې نو بیا به دوه دا پویدل شروع شي چیرې زمونږه قانون مونږ ته لکه سس بنیادی حقوق راکړي حقوق راکړي دي او د ملک او د سټیټ مونږ د لپاره څه ویلیوز ده او مونږ د قوم د ملک د لپاره زمونږ څه ویلیو ده او زمونږ څه بیسیک رائټس دي چې تب بیسیک رائټ دا ده یو شوډ بی لویل ټو د سټیټ تب سټیټ ته لویل وي او سټیټ به تا ته دا سيزونه درکړي جی مذهبي ازادي په حواله باندې انفارمیشن ټو یو فریډم اف سپیک دا د نه علاوه رائټ اف انفارمیشن دا تا خپل لکه ته دا کولای شي نو دکې تقریبا یو شی هم سر د سن ده چې لکه دکې پتا کې 8 نه 28 پورې آرټیکلز کې یو شی هم تا پرېږ دی نه او خلک ان اویر دی په دې په انا اویر دی بالکل صحیح بیا خلک پریشان شي بیا دکې سایبر ایکټ ده لکه سوشل میډیا نن سبا ډیر زیات هم زور ده او په د باندې زموږ ایجوکیشن ډیر کم ده لکه دا ایجوکیشن رو د هر مور پلار ته پکار دي چې خپل بچو ته د میډیا او د سوشل میډیا اویرنس ورکي بل د دو سکرین ټایم فکس کی چې لکه یو ماشوم د هغه به 30 منټ سکرین ټایم اخلي او بل سر دسه هم د غاشتري لکه ګوګلز دا ګوګل چې کوم دا تاسو خپل بچی دی زما بچی دی یا مثال نورو کسانو بچی دی دغه فیملی اکاونټ جوړیږي سر دغه فیملی اکاونټ کې ته د خپل مشوم نمبر موبایل یا پیډ چې ته پکې انټر کې نو هغه کې ته ورته وایي چې یاره دا به 2 غنټې میډیا کتلی شي ها هغه نه بعد سره هغه آف شي دا آپشن پاکستان یس دا آپشن شته بیا هغه نه بعد لکه فیملی ګوګل تاسو دا کې فیملی تاسو لینک پکې نو اچ بچي اپروچ کوي نو هغه به تاسو ګوګل آی ډی اچي اچ تاسو ګوګل آی ډی اچي نو هغه ګوګل آی ډی الریډي تاسو په موبایل کې هم وي نو ال تبیا تاسو ته میسج راشي چې دا بچي تاسو 30 منټ نور غواړي ته پرمیشن ورکړي کنه نو بیا چې ته پرمیشن ورکې دا امپلیمنٹ شوی دلته زموږ جی سر دا خو مخپل بچو د پاره دغه سر د دې طریقه څه ده دغه طریقه دا چې ست د خپل ماشوم پیډ یا موبایل چې ته دغه کې نو په ګوګل کې به ته لاړ شي او دوته چې ته آی ډی جوړې په دغه د پاره لکه سرویسز د پاره نو بیا به ته هغه کې د آی ډی ولیکې چې چایلډ آی ډی ده Android and iPhone both the para da yes دا کوم ده ماشوم ته چې کوم تاسو کوم موبایل ورکوي او په دغه پلی سٹور ته چې تاسو لاړ شئ نو هغه به تاسو آپشن درکړي چې دا چایلډ موبایل ده ګوره سر دا مطلب دغه خلکو دوره طریقې ده او زمونږ خلک دا کوي چې بس ماشوم ته موبایل دې ورکړو بس ته دلته لګي او سبو زبال تکار بالکل صحیح ما ته ښکاري د سر دا نوې جنریشن دومره سمارټ دی چې دوی به د دې هم څه نه څه حل وباسي نه سر د حل نه وځي چې کور ته لاړ شم نو زما بچی ده نو هغه ماته وایي چې پاپا دا به 30 منټ به نور وګورو کنه نو زه ورته هغه ما میکسیمم ته ما په خیال چې 1.5 غنټه باندې فکس کړی ده نو هغه 1.5 غنټه هم چې کوم دا هغه په پوره ورځ کې دا ډېر غټ ټایم ده نو ماشوم د پاره 1.5 غنټه هیڅ هم نه ده هغه خو 5 غنټې غواړي نو ما بیا هم 1.5 غنټه چې هغه ته کړی نو هغه چې کله زه هم کور ته لاړ شم نو هغه ماته وایي چې یو نیمه غنټه 30 منټ به نور وګورو یا 20 منټ ماته نور پرمیټ کا نو زه ورته هم چې یاره 30 منټ نور پرمیشن شته خو بس د ټیمه پورې ده سر بنیادی حقوق د پاره های کورټ څه کردار ادا کوي بنیادی حقوق چې کوم دا های کورټ نه علاوه لاندې نه هم ستاسو ډیسټریکټ نه سٹارټ کیږي جی قانون د ستاسو چې کوم د سر بنیادی حقوق چې کوم دا ډیسټریکټ نه سٹارټ کیږي ها جی ډیسټریکټ نه ماجسټریل لیول باندې کار چې کوم دا هغه ټرایل اول د ټرایلی هغه ماجسټریټ ټرایلی بیا سیشن ټرایلی سیشن نه بعد بیا های کورټ ته چې کوم کیسز زی هغه باندې جست آرګوي ها جی صحیح لکه فرست سی ډي چې کومه ده کنه هغه سر تاسو ته
लांदे मजिस्ट्रेट अदालत न मिलो की जी जी सर څنګه سر مخکې څه سکوپ دی سر د په دې دغه کې د پبلک ته یا د ماشومانو دومره اویرنس ته لکه نن سبا خو تاسو ته پته د دومره اپس دي او ټوټل چې کوم دی اگر ریونیو جنریټډ دی فارم نو د چې څوک دلته راتلل غواړي هغوی دپاره څه انسنټیو دی فوټوګرافي کې جی فوټوګرافي کې سر بیسیکلی تاسو ته وایي چې په ایجوکیشن لیول کې کوم غواړو چې ماشومانو ته یا د خپل ملک چې کوم دی لټریسي ریټس انکریز کو نو پاره کې ویژوال یا فوټوګرافي یو ډېر مهم کردار ادا کولی شي هغه داسې چې یو ماشوم ریډ کول نه شي یا هغه ته د لسننګ په تھرو انډرسټانډینګ نه وي نو هغه د پکچرز په تھرو د ویژوالز په تھرو ډیفرنٹ بیل بورډز په تھرو چې کوم دی موږ ایجوکیشن ورکول شو کوم د ډیولپډ کنټریز وګورو نو الته چې کوم دی باقاعده د ویژوالز چې کوم دی په ایجوکیشن سیستم کې ډېر استعمال لګي هغه د ډیفرنٹ قسم آبجیکټ چې کوم دی کلونه چې کوم دی هغه په ایجوکیشن سیستم کې پرووایډ کیږي چې دا هغه انډرسټانډینګ سیوا شي تھرو ویژوالز چې کله موږ تعلیمي ادارو کې د ویژوال یعنی فوټوګرافي استعمال وکړو په بیسیک لیول باندې نو موږ خپل لټریسي ریټ هم زیاتولی شو ځکه چې فوټو یا پکچر د پاره ستا لټریسي ریټ ضروري نه دی بل موږ وایو چې فوټوګرافي چې کوم دا د یونیورسل لینګویج دی که فار ایگزامپل یو انګریز دی یا یو پښتون دی یا یو د بل نیشن سره د بل لینګویج سره تعلق لري نو هغه د لپاره فوټوګرافي انډرسټینډ کولو د لپاره د لینګویج محتاج هغه نه دی فوټوګرافي چې کوم دی د ایجوکیشن ضرورت نشته د لینګویج ضرورت نشته دا خپل یو یونیورسل لینګویج دی ستا تعلق د هر مذهب سره دی د هر زبان سره دی فوټوګرافي چې کوم دی چې تکل هغه ته وګورې ستا دماغ اتوماتیکلی هغه پروسس کی او تا هغه انډرسټینډ کولی شي فوټوګرافي په دغه حواله سره یو ډېر مهم رول ادا کولی شي په نن سبا ماډرن دور کې هم بالکل صحیح ده جی قاری صاحب سید حسنین بخاری صاحب چلیں جی بزم کون نمائش ہے تمہاری ساری بزم کون نمائش ہے تمہاری ساری حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سواری ساری حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سواری ساری بزم کون اور اج اللہ رے تمہارا کے شہ گل ہو کر اج اللہ رے تمہارا کے شہ گل ہو کر زندگی تم نے
गरीबों में गुजारी सारी जिंदगी तुमने गरीबों में गुजारी सारी और खल्क तो जुल्म करे और खुदा फज़्ल करे खल्क तो जुल्म करे और खुदा फज़्ल करे हक तो यूं है कि ये खातिर है तुम्हारी सारी हक तो यूं है कि ये खातिर है तुम्हारी सारी हक ने ये बज़्म तुम्हीं से तो सवारी सारी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूब जी। मोमिना जी बस मुंगा गार्निशिंग द पारा चदे आगा दणिया कट करा अगे न पस मा मरचकिम कट करा खागा बाज टमाटर न पस बा देखिया चुमा टमाटर में पाख करा आगे के में लगी उबवा चोले च लगी नोट पाख शिकना अगे न अलावा मुंगा पके मसाले एंड लोबिया बा ऐड को आओ टोलो ना मेन चीज़ दे आगा दा डालडा कुकिंग ऑयल जहां मामता वहां डालडा इस रमजान शानदार बचत के साथ जी। नो मिने वालो दलता आखरू यो वड़ू के शान ब्रेक और बया दोबारा राजी बखेर रमजान बखेर रमजान बखेर रमजान। जी वेलकम बैक डियर व्यूअर्स, यो ज़रबियात आप सर कले वायु हम पश्तवन रमजान ट्रांसमिशन पर खैर रमजान की او زمونږ چې کوم کوک دی هغه د وخت لګیا دی کوکینګ کوي مومنه خان نن چې کوم دی کچن د مومنه په حواله دی او ډېر زبردست ریسیپي چې کوم دی نو لګیا دا خو بافتاری نه بس پته لګی کنه او نه هغه سمل نه پته لګي چې تاسو چې کوم دی کنه کافي ښه کوکینګ کوي دا نه چې تاسو زما او افراسیاب کې کمپټیشن سٹارټ کړي لکه چې هغه خو هغه دی کنه سینیئر دی نه بالکل صحیح ده जी ګرانو قدرمندو زمونږ کیس دلته موږ سره ناستې دوی سره لږ خبرې کوو سر نن سبا چې کوم دی نو تاسو ایجوکیشن کې هم چې کوم دی نو ایکسپیرینس لرئ که نه نو د دې په باره کې څه وایي چې زمونږ یوت څومره دغه دی پک که زه د پاکستان ایجوکیشن اورال سیستم ته وګورم نو دا سیستم د ماشوم چې کوم سکلز دي او الله تعالی هغه ته کوم صلاحیتونه ورکړي نو هغه صلاحیتونه یا هغه سکل یا هغه ټیلنټ ته د پولش کولو ضرورت دي چې مطلب هغه سکلز ته مزید ډیولپ کې امپروو کې نو زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی یو ماشومي نن سبا په دې دور کې په ګرانۍ کې یو ماشوم ته تعلیم ورکول ډېر ګران کار دی مطلب دغه تعلیم شاته دغه د مور پلار چې کوم دی یو مکمل ایفورت دی هغه ایفورت بیا هغه سټوډنټ چې کوم دی هغه ماشوم چې کوم دی هغه سکول ته ځي هغه کالج ته ځي هغه یونیورسيټي ته ځي هغه چې کوم دی هلته 4 5 شپږ اته 9 غنټې چې کوم دی په هغه ادارې کې تیری
بیا چې کوم دی دغه سیستم په مخ کې زی میټریک اف اس سی وی بیا اف اس سی نه بعد چې کوم دی سلور سرستا یونیورسيټي کې ډیګري بیا غنه بعد ایم ایس ان پی ایچ ډی دا چې کوم اورال نظام دی په دغه نظام کې چې سکلز دی هغه سکلز موږ اګنور کوو بل د تعلیم چې کوم یا یونیورسيټي کوم ډومین دی هغه صرف کتابي نالج یا د کتاب کې کوم ته پڑھو یا لیکچرز دا نه دي بلکې دغه ژوندۍ کې ستا یو خپل ژوندۍ ته یو ترتیب ورکې ستا چې کوم دی اخلاقی طور باندې د انسان چې کوم ویلیوز دي هغه کې ایمانداری ده یو یونیورسيټي هم تا دا نه ښایي چې ته ایماندار انسان جوړ شې یو یونیورسيټي هم تا دا نه ښایي چې ته یو رښتونه انسان جوړ شې نن په پاکستان کې هغه کسان چې هغه سره ډیګري دي ایجوکیټډ دي هغه ډیر دي او اخلاقی طور باندې دلته فقدان دي دلته د ماشوم تربیت هغه سینه کیږي اول خو کم ځکه پړمبي ځل منګ یو غلطي کوي ایز ا پیرنټس هغه دای چې پیرنټس دا جلتی کوي چې یو ماشوم چې کوم د تعلیمي ادارې ته واسطي دغه چې کوم وخت دا د ماشوم د تربیتي چې مور او پلار چې کوم د ماشوم باندې فوکس ورکړي بل نن سبا کدا سو ګوره د سوشل میډیا دور دی وکیل صاحب په دې خبرو کا یو ماشوم ته تاسو او دغه سره د منګ لیک کول شو فوټوګرافي سره هم چې د ماشوم ته کم سیز خای نه ماشوم په ذهن کې دغه یو تصویر جوړیږي اوس کته یو مور او پلار چې کوم د ماشوم په وړاندې موبایل استعمالي د ماشوم په دماغ کې یو امیج جوړیږي د موبایل کته ماشوم ته سوال کتاب ورکې نه کتاب نه یا بجاړي موبایل بغواړي نو مور پلار ته پکار دي چې د ماشوم په وړاندې موبایل نه یوز کړي دغه په وړاندې کتاب کنم پڑھاوي اسی کتاب راخلي چې دغه یو هابټس ډیولپ شي دغه یو دماغو کې هغه تصویر جوړ شي نو نن سبا چې کوم دی پیرنټس مهم رول دی بیا د ایجوکیشن ادارې خو ایجوکیشن ادارې هغه حد پورې چې کوم دی ماشومانو کې هغه سکلز نه ډیولپ کوي دغه تربیت هغه حساب سره نه کیږي بیا نن سبا علمیه دا چې دلته چې یو ماشوم ډیګري واخلي فارغ شي په دومره مهنت وکړو دغه مور پلار دومره مهنت وکړ بیا مارکیټ ته ځي دا د انسان د ځوانۍ یو ټولو نه مهم وختي چې هغه دغه یو سوجي او مستقبل طرف ته ځي خو دغه تعلیمي نظام او بیا زمونږ چې کوم د تعلیم نه بهر د ملک سیستم دی دغه سیستم دغه صلاحیتونه چې کوم دي دا سپریس کی او ماشوم کې چې کوم صلاحیتونه یا مکمل طور باندې یا ختم شي یا چې کوم دغه څه کول غواړي هغه طرف ته لاړ نشي نو د تعلیم کې چې کوم دی بدلون راوستل غواړي زمونږ چې کوم نصاب دی دا چینج کول غواړي چې موږ خپل تعلیمي نظام کې دغه نصاب اپګریډ کو دغه بوکس چې کوم دي دغه کورسز چې کوم دي دا اپګریډ کړو سبا د اي اي دور دی د ډیجیټل میډیا دور دی هغه نوې سيزونه خو یو په پریکټیکل طریقې سره خو د ماشومانو سکلز ډیولپ کو او ټول نه مهم چې هغه کې ویلیوز ان سټایل کو هغه ته خو چې ته یو خپل کریکټر څنګه بلډ کول شي یو ماشوم د یونیورسيټي نه په دې لحاظ سره چې کوم دی فارغ شي بهر راوځي چې خپل ځان کارو کې او یونیورسيټي کوم دي دغه اخلاقیات باندې کارو کې او دغه انسان چې کوم دی دغه ماشوم چې کوم دی د ملک د پاره او د سوسایټي د پاره یو مفید انسان جوړدل شي بالکل صحیح خبره ده نو د کې سر زه دوه درې خبرې درته اډ کم جی جی سر خو بهترین خبره دا وکړه چې مور پلار بودارو لو کې کنه چې دا موبایل بوله کم کی او کتاب وګوري سر دا خو امپوسیبل ده دا اوس مشکل ده بل سر یو بهترینه خبره دا وکړه چې زمونږ کوم ایجوکیشن دا هغه اوس رو روان ده سر پریکټیکل سیزونو طرف ته روان ده لکه پریکټیکل داسې شو چې زه اوس ګورم ماشومانم ګورم زمونږ ماشومانو ایجوکیشن کې او لکه اوس د ماشوموالي ایجوکیشن کې فرق ده اوس روبوټیک انجینیرینګ راغلی ده ایون دین سیکنډ سټنډرډ او تھرډ سټنډرډ نه ماشومان چې کوم دا هغه ګوري روبوټیک ټیکنالوژي باندې کار کوي یس اور پروفیشنل سکلز لکه یو وکیل دا یا ډاکټر دا یا داسې نور هم پروفیشنل ایجوکیشن طرف ته دا خلک روان دي لکه فوټوګرافي چې کوم دا سر وي پته کې د سر ښه دغه ده لکه ګریپ ده جی جی بالکل نو دا ما فرست ټایم سر واورېدو چې لکه فوټوګرافي چې کوم دا ستاسو په ایجوکیشن کې شامل ده دا په خپل نو سبجیکټ سر ډیر زیات واست شو لکه هغه سبجیکټس نشو شپږ سبجیکټ شو کنه هغه ختم شو نو په دې کې نور سبجیکټ هم رالو ها او تاسو هغه فیک نیوز په اړه کې مونږ یو دغه ډیسکس کوو کنه ډیس انفارمیشن سر ډیس انفارمیشن او فیک نیوز په حواله باندې الریډي مختلف ایکټس دي مختلف قانون دي په دې کې
स्टेट्स دا फेक न्यूज़ چې کوم دي دا تقریبا سر स्टेट्स په حواله باندې زیاده یوز کیږي یا سلیبریټیز وی هغه په حواله باندې زیاده یوز کیږي نو بیا که اوس دوی هم تاسو به څه اډ کی په دې دغه کې لکه دا نن سبا چې کوم فیک نیوز چلیږي یا دور دی نو سر دې ته موږ وایو چې کله چې سوشل میډیا رااله او ډیجیټل میډیا رااله نو هغه سره د فیک نیوز او ډیس انفارمیشن سیوا شو ټول ناول خدا چې ډیس انفارمیشن یا فیک نیوز وایي ستا اوس زمونږ عوام چې کوم دی هغه دا نه چی ریکګنایز کولی یا نشي آئیډینټیفای کولی چې دا فیک نیوز دی یا دا ټرو نیوز دی یا صحیح نیوز دی د دې بنیادی دو ساينس دي ډیس انفارمیشن یا فیک نیوز اول خدا چې دا لګي ریل دا سے ډیزاین کیږي یا دا سے جوړیږي چې دا به ریل لګي دویم ډیس انفارمیشن او فیک نیوز خاصیت دا دی چې دا د نقصان رسولو لپاره بس فار ایگزامپل ما په پاکستان کې یو ریسرچ کړ ډیس انفارمیشن اینڈ ډیجیټل پولیټیکل ډسکورس اف پاکستان پاکستان کې کوم پولیټیکل لیډرز یا پولیټیکل پارټیز دي د ډیس انفارمیشن په خپل فیسبوک پیجز یا ټوئیټر په ذریعہ څنګه خلکو د لپاره پیلوي چې مطلب هغه مینیپولیټ کی هغه انفلوئنس کی خپل په حق یا په خپل فیور کې چې کوم دی هغه دغه مایند چې دی هغه خپل فیور کی نو دا یو کیلکولیټډ سټریټجی په تور استعماليږي او ډیفرنٹ خلک استعمالي یا خو دا استعماليږي د فاینانشل لپاره فار ایگزامپل نن سبا کوم یوټیوبرز وګورو یا چې کوم کریټرز دي دا استعمالي فار ایگزامپل داسې قسمه تمنیل جوړي چې خلک هغه کلیک کړي او د ویورشپ سیوا شي او نن بل سوشل میډیا چې کوم ډیزاین دی د الګوریتم وایو الګوریتم جوړ شوی داسې دی چې فار ایگزامپل ته یو صحیح خبره کوي د ایجوکیشن حواله سره خبره کوي نو هغه نه وایرل کیږي کته فار ایگزامپل فضول قسم خبره کوي یا فیک نیوز پلاوي یا ډیس انفارمیشن پلاوي یا پروپاګاندا کوي نو هغه ډیر زیات وایرل کیږي یو خدای ډیزاین شوی داسې دی بل دا چې دا ډیس انفارمیشن یا فیک نیوز چې دی د دې بیا ډیر قسمونه دي مطلب دا د عام کس لپاره د دې پہچان کول دا ډیر ګران کار دی نو دې لپاره بیا یو ایجوکیشن پکار دی یو اویرنس پکار دی سوسایټي کې چې خلک ته اویر کی چې ډیس انفارمیشن وایي ستاسو د کم قسمونه دي خو دا څنګه ریکګنایز کولای شي آئیډینټیفای کولای شي بیا په دې کې د اي اي چې کوم رول دی هغه ډیر مهم دی د دې کې اي اي چې کوم دی دوه قسم رول دی یو رول خدا دی چې اي اي د ډیس انفارمیشن یا فیک نیوز زیاتې دا چې فار ایگزامپل نن سبا د اي اي په ذریعہ تو وایس کلاونینګ کولای شي مطلب فیس په زمای وایس په دبل چای د اي اي جنریټډ وایس وای د دې ذریعہ ډیپ فیک ویډیوز ته جوړول شي بوډي په دبل چای د سر په دبل چای نن سبا چې خلکو قسمه ویډیو وایرل کیږي د ډیپ فیک ویډیوز وای د نه علاوه امیجز نن سبا چې فار ایگزامپل دا کوم دنیا کې کم جنگ روان دي د خلک چې کوم دی مینیپولیټر یا اي اي امیجز جوړي دویم د اي اي رول دا دی چې د اي اي په ذریعہ د ډیس انفارمیشن یا فیک نیوز ډیټیکټ کول شي سوشل میډیا پلیټ فارم په ذریعہ فار ایگزامپل یو کس د ډیس انفارمیشن په لوي نو ته هغه ډیس انفارمیشن ډیټیکټ کول شي کله د فیچرز د اي اي فیچرز کوم دي په سوشل میډیا پلیټ فارم کې یا داسې اپس کوم دي ډیولپ کی نو د اي اي په تھرو د ډیس انفارمیشن یا فیک نیوز ته ورو کول شي یا سټاپ کول شي یا ریډیوس کول شي جی بالکل جی سر تاسو سوال غواړئ ما سره د کې دا خبره کوله چې یو بقاعده پراپر یو کار شروع ده هغه ته سټاپ کولای نشي نو ایز ا لویر استاسو چرته کیس جوړ شي مثال یو ویډیو دا هغه فیک ده نو هغه جانچ پړتال لپاره د هغه بقاعده فرانسیک کیږي بیا فرانسیک ایکټ هم شته ده فرانسیک آرډر هم شته ده په دا کې د جانچ پړتال کیږي چې دا ریل ده او کدا ریل نه ده او دویمه خبره سر زه به دا کومه چې مونږ څوره هم د اي اي ویډیوز ګورو کنه نو شروع کې مونږ چې دا ریل ده نو بیا لګ مونږ ته دا احساس وشو چې دا ریل نه ده دا اي اي ده نو اوس مونږ په د نیکډ آی باندې یو ویډیو ګورو نو هغه څخه مونږ ته پته ولګي چې یار دا اي اي جنریټډ ده نو اوس انسان سر امدسه هم اویر کیږي ورو جی بالکل صحیح خبره ده بالکل جی تاسو ډېرې چې کوم دی نصیحت آموز خبرې وکړې بخاري صاحب تاسو او بیا بل اخر هماغه خبره راشي چې ماشومان چې کوم دي کنه هغه لږ مانیټر کول پکار دي او دا د یو وخت کنه که په دې عمر کې موږ دا غي مانیټرینګ شروع کړو کې دي چې د ډېرو برایانو نه زموږ چې کوم راتلونکي نسل دی هغه دې بچي او بیا خبره راځي چې دا د یو انسان فطرت ته چې کله تاسو یو انسان د سیسیز نه منې کوي نو دا هغه تجسس دا هغه سیز د لپاره سیوا کیږي نو دا غي نه خدا دا چې تاسو ماشوم پوهه کوي with facts and figures کنه چې بچي
کته دا کې نو دا بکیږي او که ته دې هړخ ته ځې نو دا نقصانات دي. نو بهرحال دا یو کوشش دی دا مونږ کولی شو بینګ پیرنټس بینګ ایلډرز چې کوم دی نو مونږ خپل ماشومان مانیټر کوو. نو ډېر څیزونه چې کوم داسې دي که نه هغه زمونږ په کنټرول کې راتلی شي. نو ستاسو جي ډېره مننه تاسو د ټایم او د خبرو ډېر خوند یې وکړو جي او بخاري صاحب تاسو هم ډېره مننه او د دې نه وړاندې چې مونږ خپلو مینوالو نه بخښنه غواړو. مومنه نه به تاسو کو جی مومنه څه پوزیشن ده چې زمونږ ډیش آوټ شو او یو ځل بس بیا ریسیپي وې ما ټماټر چې دی هغه بالکل باریک باریک کټ کړ هغه مې آیل کې واچول ډالډا کوکنګ آیل جہاں مام تا وہاں ډالډا او هغه نه علاوه ما بیا پکې مصالې حسب ضرورت چې څومره هغه واچول او ما لوبیا چې وا هغه پهله نه کولې و مطلب هغه پهله نه پخاو نو ما د پاره ډیره ایزی و هغه کې ما لوبیا واچول او بیا لږ مې پاخه کړه او دا زمونږ ډیش آوټ شو. ډېره مننه جی تاسو هم ډېره مننه مومنه نن تاسو هم ډېره مرسته وکړه نن تاسو مال ډېر غټ ټاسک راکړی نن تاسو چې کوم دی نو ډبل ډیوټي وکړه خو آل هیټس اف ټو یو ډېر زبردست او دا به اوس انشاءالله افطاري نه پس مونږ ټرای کوو چې دا څنګه ده. جی مینوالو بس دې سره زمونږ د پروګرام ټایم ختمیږي خو ټایم چې کوم دی د بخښنه اخیستو نه مخکې زه به قاری صاحب ने कम दिन ख़ास कोम چې تاسو आप हमें कलाम सुनाएंगे बस हम सिर्फ इनसे साइन ऑफ कर लें और ډیره مننه تاسو د ټولو زه د خپل ټیم طرف نه مومنه طرف نه تاسو نه بخښنه غواړم ان شاء الله سبا به تاسو سره دوباره ملاقات کیږي ان شاء الله. جی قاری صاحب कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल लब फूल बदन फूल दहन फूल ज़कन फूल और वल्लाह जो मिल मेरे गुल का पसीना वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान
ने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। खैर रमजान